बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 8 थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। 8 नंबर चैप्टर पदी वीडियो के मंगा टोल चैप्टर कवर करे थे पदी के द हर यो टॉपिक शॉर्ट डिफिनीशन द न्यूमेरिकल पाम और सर यो एग्जांपल नो उम्मीद लरम چې ویډیو تاسو خوښ شي ټول مرګرو سره شیر کړئ دا د بیسٹ پبلک های سکول خړې کمر یوټیوب چینل باندې هم وي او په واتس اپ ګروپ کې ما چوم ټول مرګرو سره شیر کړئ چې د کرونا دی وبا کې ټول سټوډنټانو ګوري او د دې نه پیداوالي اولنی ټاپک دی زموږ سره ټمپریچر The measurement of hardness and coldness with respect to some standard is called temperature. د یو سټینډرډ سره د هارډنس او د کوल्डنس د هغه موازنه وکړو او د هغه میجرمنټ وکړو د څه ویلی شي ټمپریچر ویلی شي. یو سټینډرډ موږ کیدو سپوز 0 زموږ سره سټینډرډ شو د نه څومره ګرم دی 15 ډیګري 10 ډیګري 60 ډیګري او د نه څومره هاټ کولډ دی څومره یخ دی مطلب -5 -20 -30 دی پیمایش ته څه ویلی شي temperature ویلی شي. The measurement of hardness and coldness with respect to some standard is called temperature. یا دویم ډیفینیشن دی زموږ سره average internal kinetic energy of molecule of a body is called temperature. ټول باډیانې زموږ سره مالیکول نه جوړي او دا مالیکول زموږ سره سي دا همیشه لپاره په وایبریشن موشن کې او موشن زموږ سره درې قسمونه دي یو ټرانسلیټری موشن دی وایبریټری موشن دی او سرکولیټری موشن دی. نو وایبریشن دام زموږ سره موشن یو قسم دی او موږ وایو چې کاینیټیک انرژي د انرژي پوزیس بای ا باډي ډیو ټو اټس موشن از کالډ کاینیټیک انرژي. ټول مالیکول زموږ سره صحیح دی کاینیټیک انرژي لري او دی کاینیټیک انرژي د څه ویلی شي انټرنل انرژي هم ویلی شي چې کله موږ د دې مالیکولو د کاینیټیک انرژي ایوریج راوباسو مطلب ټوټل کاینیټیک انرژي او دا نمبر اف مالیکول باندې ډیوایډ کړو زموږ سره به څه راوځي ایوریج انټرنل کاینیټیک انرژي به راوځي. نو ایوریج انټرنل کاینیټیک انرژي اف مالیکول اف ا باډي از کالډ ټمپریچر. ټمپریچر زموږ سره بیس کوانټیټي ده و بیس کوانټیټیانو کې یو ټمپریچر هم دی د ټمپریچر ایس آی یونټ زموږ سره کیلون دی البته سینټیګریډ او فارنهایټ هم یوز کیږي د لپاره نه دا کیلون یونټ هم دی او سکیل هم دی درې سکیل دی د ټمپریچر سینټیګریډ فارنهایټ او کیلون. نیکسٹ ټاپک دی زموږ سره انټرنل انرژي اینڈ ټمپریچر. انټرنل انرژي څه ته ویلی شي او ټمپریچر څه ته ویلی شي. انټرنل انرژي سم اف دی کاینیټیک انرژي اف ایټمز آر مالیکولز اف ا باډي از کالډ انټرنل انرژي. موږ وایو چې ټولې باډیانې زموږ سره د مالیکولو یا د اټمونو نه جوړ دي دا او دا اټمونه یا مالیکول زموږ سره څه د وایبریشن موشن کې او د موشن د وجې نه چې باډي کې کم انرژي راشي دې ته څه ویلی شي کاینیټیک انرژي ویلی شي. نو د دې اټمونو یا د مالیکولو د دیو کاینیټیک انرژي چې کله موږ سم راوباسو دې ته انټرنل انرژي ویلی شي. سم اف دی کاینیټیک انرژي اف ایټمز آر مالیکولز اف ا باډي از کالډ انټرنل انرژي. No, internal energy sum of the kinetic energy of atom or molecules of a body is called internal energy. And اوس موږ سره ټمپریچر څه ته ویلی شي average of total internal energy of a body is called temperature. د دې internal energy چې کله موږ average راوباسو ټوټل کاینیټیک انرژي راوالو او دا موږ سره نمبر اف مالیکول یا نمبر اف ایټم باندې ډیوایډ کړو ټولې باډیانې زموږ سره ایټمونه یا د مالیکول نه جوړ دي او دا مالیکول زموږ سره څه دا په وایبریټیو فارم کې د باډي ټول مالیکول یا ایټمونه دا وایبریشن فارم کې د وایبریشن د وجې نه باډي کې کومه انرژي راشي وایبریشن زموږ سره د موشن یو ټایپ دی موشن د وجې نه باډي کومه انرژي راشي د کاینیټیک انرژي ویلی شي او ټوټل کاینیټیک انرژي ته موږ څه ویلو انټرنل انرژي ویلو. نو د انټرنل ټوټل انټرنل انرژي یا د انټرنل انرژي چې کله موږ ایوریج راوباسو دې ته هم ټمپریچر ویلی شي. ټمپریچر دا بل ډیفینیشن شو یو ډیفینیشن یې موږ چې کوم مخکې تیر شو چې زموږ سره میجرمنټ اف هارډنس اینڈ کولډنس with respect to some standard is called temperature. او بل definition the average of total internal energy of body is called temperature.
Next topic there is among sara heat. Thermal energy which transfer from hot body to cold body is called heat. Aga energy heat zamang sara energy of type de. Aga energy chi aga the hot body na cold body the transfer ki the severe heat village. No thermal energy which transfer from hot body to cold body is called heat या heat energy. सही था हीट जमंग सरे द एनर्जी द और द एनर्जी यूनिट जमंग सारा सरे जूल दे नॉट केल्विन केल्विन जमंग सा टेम्परेचर यूनिट दे जूल जमंग सरे द हीट यूनिट दे और हीट जमंग सरे द क्यों ना डिनोट की गई कैपिटल क्यों ना डिनोट की गई और जमंग सरे यूनिट सरे जूल दे ऐसा यूनिट द हीट जूल दे सही था जमंग सरे सपोज योर हार्ड बॉडी द उस पना द जमंग सरे हार्ड आयरन दे द हार्ड बॉडी द सही था और दी बाने मंग लास की जमंग लास सरे द कोल्ड बॉडी द यख दे नो जमंग लास सोजी कला मंग प गरम उस पना बानी की या प यो गरम कहानी बानी की नो द जमंग सरे हार्ड बॉडी न जमंग सरे दे कोल्ड बॉडी ते से की द हीट ट्रांसफर की द एनर्जी से की ट्रांसफर की नो द एनर्जी thermal energy we transfer from hot body to cold body is called heat. सही था आगा एनर्जी ची आगा जमंग सारा द हार्ड बॉडी ना कोल्ड बॉडी तक ट्रांसफर की गई तसे विलेशी हीट विलेशी हीट जमंग सारा सारा एनर्जी रे क्यों ना डिनोट की गई और ऐसा यूनिटी जोल ले. नेक्स्ट टॉपिक दे जमंग सारा डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर हीट एंड इंटरनल एनर्जी. सही थे दे ऑन द हीट टेम्परेचर हीट और द इंटरनल एनर्जी दे ऑन मींस किसे डिफरेंस दे सही थे दे ऑन मींस के डिफरेंस माने जान पोए कि एनर्जी एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल सही रे टोली बर्डे ने जमंग सरे द मॉलिक्यूल न जोड़ी और दे मॉलिक्यूल जमंग सही द वाइब्रेशन पाम की द वाइब्रेशन जमंग सरे द मोशन द द्रियो टाइप ना यो टाइप दे नो द मोशन द वजिना बॉडी की कमा एनर्जी राजी द काइनेटिक एनर्जी विलेशन दी मॉलिक्यूल की सी काइनेटिक एनर्जी नो द मॉलिक्यूल द काइनेटिक एनर्जी चिकला मंग एवरेज रहू बासून ए दे तसवी टेम्परेचर विलेशी कला द मॉलिक्यूल द काइनेटिक एनर्जी मंगा एवरेज रो बासु टोटल मॉलिक्यूल द काइनेटिक एनर्जी एवरेज द टेम्परेचर रिलेशन एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड टेम्परेचर और हीट जमंग से विलेशी द टोटल एनर्जी या इंटरनल एनर्जी सही रही कम जमंग से मॉलिक्यूल की द वाइब्रेशन द वजिना कमा जमंग से काइनेटिक एनर्जी रागली दा और द एनर्जी जमंग से की ट्रांसफर की गई सही है ट्रांसफर की द हॉट बॉडी ना कोल्ड बॉडी तदे से विलेशी हीट जमंग से दे एनर्जी और टाइप दे नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी या ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी सही था द मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी इंटरनल एनर्जी करा जमंग से की ट्रांसफर की द हॉट बॉडी ना कोल्ड बॉडी दे देता हीट विलेशी हीट जमंग सरा द क्यों नडी नोट की को वैसा यूनिटी जोड़ ले नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ट्रांसफर ऑफ internal energy या transfer of internal kinetic energy of molecule from hot body to cold body is called heat. और इंटरनल एनर्जी से विलेशी टोटल एनर्जी अब मालिक्यूल मंगाओ जो टोटल बड़े द मालिक्यूल न जुड़े और द मालिक्यूल जमंग से सीधा वाइब्रेशन पाम की वाइब्रेशन जमंग से द मोशन यो टाइप दे मोशन थ्री टाइप दी यो ट्रांसलेटरी मोशन दे वाइब्रेटरी मोशन दे सर्कुलेटरी मोशन दे नो वाइब्रेटरी मोशन द जिना बॉडी की कम एनर्जी राशि दे काइनेटिक एनर्जी विलेशी सही है नो टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल या टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी उस दे द्रिवण तो गोरे सही 10 मंग से टोटल एनर्जी का इंटरनल एनर्जी से विलेशी द टोटल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल सही मॉलिक्यूल जी कमा टोटल काइनेटिक एनर्जी दसे विलेशी इंटरनल एनर्जी विलेशी और दे इंटरनल एनर्जी जी कला मंगा एवरेज रहू बासु सही है एवरेज ऑफ इंटरनल एनर्जी या एवरेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड टेम्परेचर सही है और जिकल मंग सारा द काइनेटिक एनर्जी या द इंटरनल एनर्जी मंग ससी की ट्रांसफर शी दी बॉडी ना बल बॉडी था सही है हीट के बस मंग ससे की ट्रांसफर की गई नो देता हीट विलेज सही है जिकल द काइनेटिक एनर्जी या इंटरनल एनर्जी मंग सारा द हार्ड बॉडी ना कोल्ड बॉडी द ट्रांसफर शी देता हीट विलेज. Next topic there is amongst thermometry. Thermometry, the branch of physics we deal with the study of measurement of temperature is called thermometry. The physics of branch paga के मंगा the temperature of measurement को देता thermometry वाले से thermometry branch of physics we deal with the study of temperature is called thermometry. Next topic there is amongst thermometric property. Thermometric property, a thermal expansion of material is called
ترمامیټري میټیریل چې کله زمونږ سره سیه کېږي دا دله موږ هیټ ورکو. صحیح ده، یو باډي ده، یو میټیریل دی، دله موږ هیټ ورکو. هیټ سره دا ایکسپینډ شي. صحیح ده، ترمل څه ته ویلی شي؟ هیټ ته ویلی شي. او ایکسپینشن څه ته ویلی شي؟ انکریز ویلی شي. د هیټ د وجې نه انکریز راشي. سپوز دا زمونږ سره 10 سینټي میټر باډي ده او دله موږ هیټ ورکو، سپوز 20 ډیګري سینټیګریډ هیټ موږ ورکو. دا زموږ 1 سینټي میټر سیوا شول. دا مخکې 10 سینټي میټر اوس 11 سینټي میټر شول. 1 سینټي میټر پکې څه شو؟ انکریز راغلی. څه د وجې نه؟ 20 ډیګري ټمپریچر د وجې نه. نو د هیټ د وجې نه باډي کې کم انکریز راشي ته څه ویلی شي؟ ترمل ایکسپینشن ویلی شي. نو ترمل ایکسپینشن اف میټیریل دی، یو میټیریل ترمل ایکسپینشن ته څه ویلی شي؟ دی اضافې ته دا 1 سینټي میټر چې کومې ایکسپینشن انکریز اضافه دا پکې راغلی ته څه ویلی شي؟ ترمومیټرک پراپرټي ویلی شي. د میټیریل هغه پراپرټي چې هغه د هیټ د وجې نه ایکسپینډ کیږي، انکریز کیږي، ته څه ویلی شي؟ ترمومیټرک پراپرټي ویلی شي. صحیح ده، ځینو میټیریل ترمومیټرک پراپرټي سیوای ښایي، ځینو ترمومیټرک پراپرټي کمی. سپوز زموږ سره مرکري او الکوهل دا دوه داسې میټیریل دي ترمومیټرک پراپرټي ښه ده، دې د وجې نه دا په ترمامیټرز کې استعمالیږي، یو مرکري او یو الکوهل. صحیح ده، mercury and alcohol are common thermometric property materials. د دې ترمومیټرک پراپرټي ښه ده، دا د لږ هیټ سره ډیر زیات ایکسپینډ کیږي. لږ هیټ وله موږ ورکو، صحیح ده، 3-4 ډیګري سینټیګریډ ټمپریچر وله ورکو، دا زموږ سره ایکسپینډ کیږي، موږ ته پته لګي. نو دا عام طور باندې په ترمامیټر کې استعمالیږي. نیکسټ ټاپک دی زموږ سره ترمامیټرز. عام طور باندې زموږ سره 3 ترمامیټر دی. اول د ترمامیټر ډیفینیشن دلته دی لیکلی: ترمامیټرز are those instrument which are used for the measurement of temperature is called thermometer. صحیح، ترمامیټر those instrument which are used for the measurement of temperature is called thermometers. ترمامیټر ا نمبر قسم مرکري ترمامیټر. مرکري ترمامیټر هغه ترمامیټر چې باقي زموږ سره مرکري استعمال شوي. د دې دوه حصې دي، دا پورته حصه د دې نه باره چې کوم دا حصه دا شیشې نه جوړي بلپي او په دې کې داسې یو نری ټیوب وي. صحیح ده، دا ټیوب خالي زموږ سره ویکیوم یې پکې دې نه موږ هوا ایستي. نو او دا حصه یې دا د سټیل نه جوړي، دې ته بلپ ویلی شي. دا د موږ سره د مرکري نه ډکوي. نو چې کله دا حصه موږ په ګرم باډي کې کیو، دا بلپ والا حصه، نو دا دې کې زموږ سره دا د سټیل نه جوړي او سټیل جلد هیټ ټرانسفر کوي. نو مرکري ته هیټ ټرانسفر کوي او چې کله مرکري هیټ ګرم شي، موږ چې د ترمامیټرک پراپرټي سیوا ده، نو دا د لږ هیټ څه کیږي؟ دا ایکسپینډ کیږي، انکریز کیږي، اضافه پکې راځي. نور خو بند دا برز یو ته کولاو دی، نو په دې کې داسې څه کیږي؟ دا په بره باندې ځي. صحیح ده، چې څومره هیټ زیات ورکړي دومره دا په بره باندې ځي. او دلته په موږ په دې باندې څه کوي؟ ډیګري هم کلي دي. صحیح ده، دا د 0 نه شروع دي ډیګري او د 100 پورې 100 پورې. صحیح ده، د 0 نه شروع دي 100 پورې، دې باندې موږ څه کوي؟ 100 ډیګري جوړې کړي دي. دې ته څه ویلی شي؟ مرکري ترمامیټر ویلی شي. صحیح ده، په 0 باندې زموږ سره دا واټر دا زموږ سره میلټ کیږي، میلټینګ پوینټ دی، او 100 زموږ سره دا بوایلینګ پوینټ دی. دویم زموږ سره مرکري کلینیکل ترمامیټر دی. صحیح ده، بی نمبر مرکري کلینیکل ترمامیټر. کلینیکل ترمامیټر مینز چې دا موږ سره کلینیک کې ډاکټران استعمالوي. په دې او په دې مرکري ترمامیټر کې یو ډیفرنس دی چې په دې کې کنسټرکشن دی. صحیح ده، دا چې کوم دا کرو ځای دی، دا کنسټرکشن پکې دی. د دې پیدا دا چې کله دا مرکري زموږ څخه بره لاړ شي، نو دا چې کله موږ بیمار د خولې نه ترمامیټر راوباسو، نو دا په ښکته باندې جلد نه راځي. دا کنسټرکشن یې څه کوي؟ دا ایساروي، دا رکاوټ دا مرکري بره ایسار کي. نو که چېرته دا ډایرکټ راتلی، نو بیا موږ پیمایش نشوی کولی، ځکه چې بیمار د خولې نه ترمامیټر ایستلی به نه وي، هغه به دلته بیرته واپس 0 ته رارسېدلی وي. نو زموږ سره دې کنسټرکشن دا پیدا دی رکاوټ چې دا زموږ سره ایساري. چې کله بیا دا ډاکټران داسې په لاس باندې وخوځي، نو دا ښکته راشي مرکري. ٹھیک شو. نو مرکري کلینیکل ترمامیټر د بلپ والا حصه کې مرکري پرته او مرکري د هیټ څخه ایکسپینډ کیږي، او دا بره حصه چې کومي دا ټیوب دا ویکیوم یې دینه موږ هوا ویستي. نو چې کله د ته هیټ ورکو، نو دا په دې کې بره داسې د مرکري په دې ټیوب کې بره ځي. ٹھیک شو. د مرکري کلینیکل ترمامیټر. دریم قسم چې کوم دی نو هغه الکوهل ترمامیټر دی. صحیح، الکوهل ترمامیټر دا اکثر موسمیاتو والا استعمالي. صحیح ده، نو دې کې صحیح زموږ سره مرکري په ځای باندې الکوهلي دی. بلپ والا حصه کې د مرکري په ځای باندې الکوهلي ریډ کلر کې سور کلر کې چې د لرې نه ښکاري. نو الکوهل ترمامیټر هم دغه رنګي چې دا سټیل نه جوړي، دا حصه په دې کې زموږ سره صحیح الکوهل پراته او دا بره حصه د ګلاس نه جوړي، او د ګلاس دې په منځ کې صحیح داسې یو ټیوب وي خالي. صحیح ده، دې موږ ویکیوم هوا هم ته ایستي.
ټیک شو. نو دا زموږ سره ښه ترمامیټر ډېر زیات ټمپریچر پې موږ معلومولی شو، غټ ټمپریچر هم پې معلومولی شو او اکثره موسمیاتو والا استعمالوي. لیکوډ الکوهول په دې کې صحیح پراته دي. نیکسټ ټاپک دی زموږ سره ترمامیټر سکیلز. ترمامیټر 3 سکیل دی، یو سینټیګریډ دی، یو فارنهایټ دی، یو کیلون دی. 1 نمبر سینټیګریډ آر سیلسیس. دا زموږ سره انډر سیلسیس ډسکور کړي دي، د وجې نه دې ته څه ویلی شي؟ سیلسیس سکیل ویلی شي. سیلسیس یا سینټیګریډ سکیل صحیح دی. زموږ سره آیس پوینټ یا میلټینګ پوینټ زموږ سره صحیح 0 ډیګري او بوایلینګ پوینټ زموږ سره 100 ډیګري او دې دواړو په منځ کې چې څومره ډیګري دا موږ په 100 کې ډیوایډ کړي. صحیح ده. melting point those point from which ice convert to water the melting point دا زموږ سره 0 ډیګري سینټیګریډ صحیح 0 او زموږ سره چې کوم بوایلینګ پوینټ دی صحیح چې لیکوډ نه ګیس ته چینج کیږي هغه ټمپریچر زموږ سره 100 ډیګري دی. نو 0 او د 100 د دې دواړو په منځ کې موږ څومره جوړ کړي دا 100 ډیګري نه جوړې کړي. صحیح ده. نو 1 ډیګري زموږ سره څه شوله د میلټینګ او د بوایلینګ پوینټ په منځ کې څومره ډیګري د سلمي حصې د څه ویلی شي 1 ډیګري سینټیګریډ ویلی شي. ډیوایډ انټو 100 ډیګریز ایچ آر کالډ 1 ډیګري سینټیګریډ ډینوټیډ بای سی او وړو کې داسې ډیګري په دې پاسه سی او پاسه پې ډیګري. دویم زموږ سره فارنهایټ سکیل دی. صحیح. فارنهایټ سکیل زموږ سره ډین الجبرل فارنهایټ ډسکور کړی او د وجې نه ورته فارنهایټ سکیل ویلی شي. د دې آیس پوینټ چې کوم زموږ سره آیس یا میلټینګ پوینټ دا 32 ډیګري فارنهایټ او بوایلینګ پوینټ 212 ډیګري فارنهایټ دی. صحیح. 212 ډیګري فارنهایټ. د دې دواړو په منځ کې د 32 د میلټینګ پوینټ او د بوایلینګ پوینټ دې دواړو په منځ کې څومره 180 ډیګریز دي. صحیح ده. دا 180 ډیګري کې موږ ډیوایډ کړي دي. د میلټینګ او د بوایلینګ پوینټ 180 وا حصہ صحیح ده 1/180 صحیح ده. 180 وا حصہ د څه ویلی شي 1 ډیګري فارنهایټ ویلی شي. د بوایلینګ پوینټ او د میلټینګ پوینټ په منځ کې څومره ډیګریز دي د دې ډیګري 180 وا وي حصې ته صحیح ده 180 وا حصې ته څه ویلی شي فارنهایټ ویلی شي. صحیح. ډیوایډ انټو 180 ډیګري ایچ آر کالډ 1 ډیګري فارنهایټ ډینوټیډ بای اف او صحیح ده او د پاسه پې دا ډیګري نشان اف او د پاسه پې ډیګري نشان. دریم نمبر زموږ سره کیلون لارډ کیلون ډسکور کړی جرمن ساینټسټ و. آیس پوینټ د دې یا میلټینګ پوینټ 273 ډیګري 273 ډیګري د دې میلټینګ پوینټ دی د واټر صحیح د واټر میلټینګ پوینټ د اوبو میلټینګ پوینټ یا آیس پوینټ 273 ډیګري او بوایلینګ پوینټ ته موږ څه ورکړی 373 ډیګري صحیح دی. نو د بوایلینګ پوینټ د واټر د بوایلینګ پوینټ او د میلټینګ پوینټ په منځ کې موږ 100 ډیګري کیلون جوړ کړي دي. صحیح ده. ډیوایډ انټو 100 ډیګري ایچ آر کالډ 1 ډیګري کیلون صحیح ده. د 373 دا زموږ سره د بوایلینګ پوینټ شو او 273 دا میلټینګ یا آیس پوینټ شو او دې دواړو په منځ کې څومره شوې 100 شوې. 373 نه 273 ماینس کې 100 راځي نو 100 ډیګري نه 100 ډیګري نه دي په منځ کې. ټیک شوله. او د دې د بوایلینګ او د میلټینګ پوینټ په منځ کې څومره ډیګري دي د دې سلمي حصې ته څه ویلی شي 1 کیلون ویلی شي. ډیوایډ انټو 100 ډیګري ایچ آر کالډ 1 ډیګري کیلون ډینوټیډ بای کې د کې نه ډینوټ کېږي. صحیح د کې باندې به ډیګري نه کوي ساده کیپیټل کې به لیکئ. او ټمپریچر زموږ سره اس آی یونټ هم کیلون دی. تاسو ته ما ویلي سیلسیس او فارنهایټ دا هم استعمالیږي خو زموږ سره اس آی یونټ یې څه نه کیلون دی. एब्सोल्यूट टेम्परेचर څه ته ویلی شي -273 ډیګري سینټیګریډ صحیح ده -273 ډیګري سینټیګریډ ته एब्सोल्यूट टेम्परेचर ویلی صحیح ده 0 ډیګري سینټیګریډ 0 نه بیا -1 -2 ټمپریچر کموه اخره کې څه ته ورسه -273 ډیګري ته ورسي -273 ډیګري سینټیګریډ ته چې کله ورسي دا موږ سره एब्सोल्यूट ټمپریچر شو آر یا زموږ سره 0 کیلون صحیح ده 0 کیلون -273 ډیګري سینټیګریډ او 0 کیلون صحیح ده 0 کیلون او -273 دا یو ټمپریچر دی. 0 کیلون د څه ویلی شي एब्सोल्यूट ټمپریچر ویلی شي. تاسو نه څوک د پوښتنه کې एब्सोल्यूट ټمپریچر څه ته ویلی 0 کیلون یا -273 ډیګري سینټیګریډ دې ته एब्सोल्यूट ټمپریچر ویلی شي. آر دریم ډیفینیشن لویسټ ټمپریچر اف مالیکول صحیح ده مالیکول ټول باډي نه زموږ سره مالیکول نه جوړي او مالیکول زموږ سره سیده همیشه لپاره
لپاره وایبریشن موشن کی صحیح ده او د ایوریج وایبریشن موشن وایبریشن موشن د وجه نه د کاینیټیک انرژي او د ایوریج کاینیټیک انرژي ته څه ویلی شي ټمپریچر ویلی شي نو لویست ټمپریچر د مالیکیول لویست ټمپریچر کم ټمپریچر دی ته څه ویلی شي چې د هغه نه پس بیا مالیکیول زموږ سره څه کیږي دا په سټیټیک فارم کې راځي زموږ سره په ځای باندې ودرېږي بیا نور وایبریشن نه کوي صحیح ده نو دې ته څه ویلی شي ابسولوټ ټمپریچر لویست ټمپریچر اف مالیکیول یا 0 کیلوین یا -273 ډیګري سینټیګریډ دی ته ابسولوټ ټمپریچر ویلی شي درې ورنه دي کم یو ډیفینیشن یې تاسو کوئ دریم نمبر دی ریلیشن بټوین ډیفرنٹ سکیلز relationship between different scales of temperature د ټمپریچر چې کوم زموږ سره درې سکیل دي سیلسیس فارنهایټ او کیلوین دې درې واړو مینس کې ریلیشنشپ موږ راوباسو د دې سیلسیس کنورژن فارموله سپوز زموږ سره فارنهایټ کې موږ راکړل چې 98 ډیګري فارنهایټ د کس ټمپریچر دی نو دا په سینټیګریډ کې څومره دا په کیلوین کې څومره نو دا موږ د یو سکیل نه بل سکیل ته کنورټ کوو صحیح ده نو د مینس کې ریلیشنشپ دا زموږ سره دا یو فارموله ده دا فارموله ده زموږ سره 1 سکیل صحیح ده یو سکیل او د دې سکیل آیس پوینټ صحیح ده سکیل او د سکیل آیس صحیح ده 1 سکیل ماینس آیس پوینټ او ډیوایډ بای نمبر اف ډیویژن بټوین فکس پوینټ فکس پوینټ چې څومره زموږ سره دي مطلب د سینټیګریډ 100 ډیګري دا زموږ سره سره دا 100 ډیګري سینټیګریډ دا بوایلینګ پوینټ دی او 0 ډیګري سینټیګریډ دا زموږ سره سره دا میلټینګ پوینټ دی د دوه مینس کې څومره ډیګري دي د مینس کې مثلا 100 ډیګري نمبر اف ډیویژن بټوین فکس پوینټ زموږ سره څومره دي دا 100 دي ٹھیک شه د بوایلینګ او د میلټینګ بوایلینګ پوینټ ماینس میلټینګ پوینټ د مینس کې څومره ډیګري د فکس پوینټ ویل شي دی 1 به ډیوایډ از ایکوال ټو ادر سکیل صحیح ده بل سکیل کم سکیل ته موږ کنورټ کوو سپوز فارنهایټ ته کیلوین هر یو ته کنورټ کوو نو ادر سکیل ماینس د هغه سکیل آیس پوینټ او ډیوایډ بای نمبر اف ډیویژن بټوین فکس پوینټ د څومره فکس پوینټ دی صحیح ده مطلب 373 دا زموږ سره د بوایلینګ پوینټ دی او 273 سره دی میلټینګ پوینټ دی نو 373 نه 273 ماینس کې نو د مینس کې فکس ډیګري څومره شولې 100 شولې ټیک شو نو 100 باندې به ډیوایډ کوم دا زموږ سره د فارموله 1 سکیل ماینس آیس پوینټ ډیوایډ بای نمبر اف ډیویژنز بټوین فکس پوینټس او ادر سکیل ماینس آیس پوینټ نمبر اف ډیویژن بټوین فکس پوینټ یا زموږ سره آر ایکچولی آر زموږ سره د لاندې چې کوم راکړی دی نو ټمپریچر اف سکیل 1 ماینس ټمپریچر اف آیس او ډیوایډ بای نمبرز اف فکس پوینټ او ټمپریچر اف ادر سکیل minus temperature of other scale ice point او divide by number of fixed point next day زمونږ سره comparison calculation para centigrade Kelvin centigrade Fahrenheit conversion of centigrade to Fahrenheit صحیح ده سینټیګریډ زموږ سره فارنهایټ ته څنګه کنورټ کیږي نو موږ دا و چې زموږ سره یوزینګ د جنرال ریلیشنشپ فارموله جنرال ریلیشن فارموله زموږ سره سکیل 1 ټمپریچر اپ 1 او ماینس دغه آیس پوینټ سپوز دا سینټیګریډ دی سینټیګریډ زموږ سره څه شو ټمپریچر سی ماینس 0 او ډیوایډ بای 100 صحیح 0 زموږ سره آیس پوینټ یا میلټینګ پوینټ دی او 100 زموږ سره دا فکس ډیګریز دي صحیح ده 100 ډیګري باندې زموږ سره بوایلینګ کیږي او 0 باندې میلټینګ کیږي نو د 100 نه 0 ماینس کې زموږ سره 100 ډیګري صحیح او ټمپریچر فارنهایټ نو فارنهایټ زموږ سره شو او د آیس پوینټ سره ماینس آیس پوینټ زموږ سره 32 دی او بوایلینګ پوینټ 212 دی 212 فارنهایټ بوایلینګ پوینټ او 32 زموږ سره آیس پوینټ صحیح ده او فکس ډیګري د مینس کې څومره 180 دی 212 نه 32 ماینس کې 212 زموږ سره بوایلینګ پوینټ او 32 زموږ سره دا میلټینګ پوینټ دی آیس پوینټ دی 212 نه 32 ماینس کې 180 ډیګري د مینس کې فکس ډیګریز دي ٹھیک شو
نو دا اوس د سی نه 0 ماینس کې څه فرق پرې نه پرې 0 چې چا نه ماینس کې نو دې باندې څه فرق نه پرې 0 زموږ څخه ختم شو نو سی ډیوایډ بای 100 از ایکول ټو اف ماینس 32 ډیوایډ بای 180 ٹھیک شو نو دا 100 به زموږ سره دې خوا راواوړي ټیک ده 100 چې دې خوا راواوړي دا به بره راشي نو 100 بره دې سره څه کوو ملټیپلای کوو ټیک شول او بیا به دې خوا چې کوم دی نو دا 100 او دا 180 دا به دې بار راوباسو 100 ډیوایډ بای 180 صحیح دا به بریکټ نه بار نو 100 ډیوایډ بای 180 ٹھیک شو او زموږ سره څه پاتې شو اف ماینس 32 دا په خپل ځای باندې پاتې شو اف ماینس 32 نو 100 چې په 180 باندې ډیوایډ کې صحیح د 0 به د 0 سره کټ شي او 2 5 ز 10 او 2 9 ز 18 صحیح 2 5 10 او 2 9 18 نو 5 بټ 9 په پاتې شي ملټیپلای بای टी एफ صحیح ټمپریچر فارنهایټ ماینس 32 نو دا زموږ څه ایکویشن 1 شو صحیح ده کومه فارنهایټ موږ دراکلې او دا موږ څه ته چینج کوو سینټیګریډ ته چینج کوو زموږ سره دا ایکویشن 1 به دا موږ استعمالو صحیح ده زموږ سره څه دی سینټیګریډ برابر دی د 5 بټه 9 او ضرب بریکټ فارنهایټ ماینس 32 صحیح ده فارنهایټ څومره فارنهایټ هغه ویلو کې فوټ کې او د 32 ماینس کې او 5 بټه 9 کې بوله ضرب ورکې صحیح ده اوس دا زموږ سره سره کومه فارنهایټ معلومه موږ د سینټیګریډ راکلې نو موږ وځو کو دا 32 نه دا ماینس صحیح ده دا 9 اوور 5 دا به د خو راوړي نو 5 اوور 9 دا به 9 اوور 5 شي ٹھیک شول او دا اف ماینس 32 دا په خپل ځای پاتې شي ٹھیک شول نو اف منګه معلومونه دا ماینس 32 هم د خو راوړي نو ماینس 32 په پلس 32 صحیح ده نو 9 بټه 5 او سینټیګریډ او پلس 32 دا بس موږ څه شي ایکویشن 2 بشي کومنګه سکو فارنهایټ معلومو او سینټیګریډ منګه راکله دا ایکویشن 2 به منګه استعمالو नेक्स्ट डे زمنګ سره کومنګ له سینټیګریډ راکلې او دا منګه سکو دا سینټیګریډ کیلون ته چینج کوو د لپاره موږ څه ایکویشن صحیح ده موږ سره فارمولا څه برابر ده فارمولا زمنګ سره دا یوزینګ جنرال ریلیشنشپ فارمولا چې موږ سره ټمپریچر اپ 1 سکیل ماینس 0 صحیح ده یا आइस पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट डिवाइड बाय पिक्स डिग्रीज 100 زموږ سره څه شو पिक्स डिग्री شول صحیح ده سینټیګریډ دی او دغه کیلون دی ٹھیک شه سینټیګریډ او کیلون نو زموږ سره سکیل 1 سره دا سینټیګریډ او د آیس پوینټ زموږ سره 0 دی او پیکس پوینټ پکې څومره دی 100 دی دیم زموږ سره کیلون دی صحیح ده او زموږ سره د آیس پوینټ سره دا 273 دی صحیح ده نو کیلون ماینس 273 د آیس یا میلټینګ پوینټ دی او پیکس ډیګری څومره دی دا 100 دی صحیح ده 373 زموږ سره بوایلینګ پوینټ دی او 273 دا میلټینګ پوینټ دی نو 373 نه چې 273 ماینس کې نو سره 100 نو فکس پوینټ زموږ سره څومره دی دا 100 ډیګریز دی ٹھیک شو نو اوس دا موږ څه کوو د کیلکولیشن به وکړو 100 بر 100 سره کټ شي او 0 چې د سینټیګریډ نه ماینس کې نو 0 چې چا نه ماینس کې څه فرق نه پریوزي نو ټمپریچر سینټیګریډ خپل ځای پاتې شي او کې ماینس ټمپریچر کیلون ماینس 273 دا به موږ سره ایکویشن 1 شي کومه له کیلون نه کله دی او موږ څه معلومو سینټیګریډ معلومو دا به موږ سره ایکویشن 3 شي صحیح ده ایکویشن 1 او ایکویشن 2 زمنګ سره د سینټیګریډ او د فارنهایټ د باره تیر اوس دا ایکویشن 3 شو زمنګ سره ٹھیک شو دا ایکویشن په یادی کوي چې زمنګ سره دا څلور ایکویشن دي دا تاسو ته یادي دا تاسو سره ماستر پورې په کار راځي په هر ټیم کې به تاسو په هر ځای کې په کار راځي نو دا څلور ایکویشن دا بالکل پرټه یادي کوي الحمدلله پشان دي نو زمنګ سره ایکویشن تل زمنګ سره شو چې سینټیګریډ زمنګ سره برابر دی د کیلون ماینس 273 صحیح ده موږ د کیلون ناکله دی هغه څومره کیلون راکله دی وای دا سینټیګریډ ته واړو نو کیلون بدلته ولیکو او 273 به ماینس کو نو زوج موږ سره سینټیګریډ برابر شي اوس موږ کو کیلون معلومو صحیح ده موږ سینټیګریډ راکله کیلون معلومو نو ماینس 273 ته دا دی خو راوړو چې دی د ایکویشن نه دی خو راوړو چې ماینس ان د پلس شي صحیح ده نو کیلون په خپل ځمانه پاتې شي او سینټیګریډ او پلس 273 صحیح دا زموږ سره ایکویشن 4 شو صحیح ده چې کیلون از ایکوال ټو سینټیګریډ پلس 273 دا ایکویشن 4 شو دا څلور ایکویشن دي دا بالکل په یاد کوي
ٹھیک چھا چلو زو एग्जांपल दा خدي باندې دا एग्जांपल دی زمنګ سره کتاب کې ورکل دی 8.1 एग्जांपल دی چې موږ سره یو باډي ټمپریچر 37 ډیګري سنټیګریډ او دا 37 ډیګري سنټیګریډ د فارنهایټ او کلوین ته کنورټ کړي صحیح نو موږ ته فارموله یاد ده موږ له سنټیګریډ راکلي فارنهایټ دا زمنګ سره 9/10 ٹھیک شو دا فارموله د اکویشن 1 زمنګ سره اکویشن 2 زمنګ سره اکویشن 2 سره برابر او چې فارنهایټ از ایکوال ټو 9/5 او سی او پلس 32 ٹھیک شو دا زمنګ سره څه دا اکویشن 2 ویلو کې فوټ کې موږ له سنټیګریډ راکلي سنټیګریډ په ځای کې 37 واچوي او نور دغه 9/5 37 او پلس 32 37 لبنو کې ضرب ورکړي 5 باندې به ډیوایډ کی نو زموږ سره د سره سی 66.6 به راشي او 32 وسه جمع کینو 98.6 صحیح ده چې یو کس ټمپریچر زموږ سره 37 ډیګري سنټیګریډ نو فارنهایټ باندې به د څومره دا 98.6 دا فارنهایټ به ٹھیک شو اوس موږ څه درو دا 37 ډیګري سنټیګریډ په کیلوین باندې به څومره نو دا زموږ سره 37 ډیګري سنټیګریډ دی او دا د 98.6 فارنهایټ برابر دی اوس په کیلوین باندې کې ټمپریچر کیلوین از ایکوال ټو ټمپریچر سنټیګریډ پلس 32 دا زموږ سره څلورم نمبر اکویشن وو صحیح ده نو ویلو اکویشن کې ویلو فوټ کې ټمپریچر موږ لرا کله دی 37 صحیح ده سنټیګریډ 37 او پلس 32 37 چې 273 صحیح ده 273 دا د 37 جمع کینو څه راشي 310 نو 37 ډیګري سنټیګریډ زموږ سره د 310 ډیګري کیلوین برابر دی ٹھیک شو دا زموږ سره شو دا کنورژن شو چې سنټیګریډ با کیلوین ته څنګه چینج کې او سنټیګریډ او فارنهایټ ته څنګه چینج کې او فارنهایټ با سنټیګریډ ته څنګه چینج کې دا زموږ سره एग्जांपल 8.1 نیکسٹ دی نیکسٹ ټاپک دی زموږ سره لینیر تھرمل ایکسپینشن اول دی زموږ سره تھرمل ایکسپینشن څه ته ویل شي increase expansion in a body due to rise in temperature of a body is called thermal expansion صحیح ده تھرمل تاسو ته مایي تھرمل څه ته ویل شي هیټ ته ویل شي ایکسپینشن انکریز ته ویل شي نو انکریز یا ایکسپینشن ان ا باډي ډیو ټو رایز ان ټمپریچر اف ا باډي از کالډ تھرمل ایکسپینشن په یو باډي کې انکریز یا ایکسپینشن کېدنه څه د وجې نه رایز ان ټمپریچر کې اضافه د وجې نه د یو باډي کې انکریز وشي ایکسپینشن پکې وشي د څه ویل شي تھرمل ایکسپینشن ویل شي صحیح ده نو انکریز or expansion in a body due to rise in temperature of a body is called thermal expansion. Thermal expansion or depends on پدری شینو باندې thermal expansion depend کوي یو increase of temperature څومره increase کې دومره زموږ سره expansion یا increase په باډي کې زیات کیږي صحیح ده دا باډي زموږ سره 10 میټر ده ٹھیک شو او د لمنګ څومره ټمپریچر زیات ورکو مطلب 3 سنټي میټر انکریز اپ کیو شي کو خو زیات ټمپریچر ورکو مطلب 9 سنټي میټر انکریز اپ کیو شي کو خډیر ورکو 15 سنټي میټر صحیح ټمپریچر سره ټمپریچر په انکریزمنت باندې ډیپند کوي څومره ټمپریچر انکریز کیږي دومره به زموږ سره ایکسپینشن پکې زیات کیږي صحیح تھرمل ایکسپینشن به زیات څومره ټمپریچر موږ ډیر زیات کمو صحیح دومره به زموږ سره به کنټریکشن هم کیږي کمواله هم پکې راځي صحیح سایز اف باډي دویم نمبر سره سایز اف د باډي کو باډي سایز څومره زیات او څومره لینث یو او دومره پکې انکریزمنت هم زیات کیږي او دریم څه نیچر اف میټر صحیح ده میټر ځنې میټر دی هغه کې ایکسپینشن زیات کیږي او ځنو کې کم کیږي صحیح ده نو نیچر اف میټر باندې ډیپند کوي په درې شینو باندې تھرمل ایکسپینشن ډیپند کوي چې په ټمپریچر باندې یو سایز اف د باډي صحیح ده مطلب 10 میټر دی کنه نو هغه کې به کم ټمپریچر کیږي او 100 میټر دی نو هغه کې به ایکسپینشن زیات کیږي صحیح ده ایکسپینشن بس باډي سایز باندې ډیپند کوي او نیچر اف میټر باندې هم ډیپند کوي صحیح ده تھرمل ایکسپینشن زموږ سره دوه ټایپ دي یو لینیر تھرمل ایکسپینشن دی او یو ویلیوم تھرمل ایکسپینشن دی صحیح نو اول ته موږ سو لینیر تھرمل ایکسپینشن linear thermal expansion as the name shows linear means length increase expansion or expansion in length of a body due to increase in
temperature is called linear thermal expansion. LTE linear thermal expansion. په یو باډي په لینث کې انکریز کېدنه، په لینث کې اضافه کېدنه، د باډي په لمبایي کې اضافه کېدنه څه د وجې نه؟ رایز ان ټمپریچر یا انکریز ان ټمپریچر. چې ټمپریچر سیوا کېږي د باډي لینث کې اضافه کېږي، صحیح ده. یا ټمپریچر کمیږي نو باډي په دې لینث کې کموالی راځي. ته څه ویلی شي؟ لینیر ترمل ایکسپینشن. نو دې ډیفینیشن موږ څه کوو؟ increase or expansion. صحیح ده. increase or expansion in a body of a body due to increase in temperature is called linear thermal expansion. Increase in the length of a body due to increase in temperature is called linear thermal expansion. Suppose دا body د زمونږ سره ټیک شو، د اوریجنل لینث زمونږ سره دا و L ناټ. صحیح ده. L ناټ زمونږ سره اوریجنل لینث او دې له موږ ټمپریچر ورکو نو LT. صحیح ده. دا زمونږ سره دومره پکې څه شوه؟ مخکې دومره و او اوس دومره پکې اضافه راغله. صحیح ده. نو ډیلټا L. ډیلټا L مینز دا ډیلټا L ایکسپینشن موږ لینیر ایکسپینشن د ډیلټا L نه ډینوټ کوو. دې په لینث کې څه شوه؟ اضافه راغله. صحیح ده. نو LT نه به L ناټ ماینس کو. صحیح ده. دا زمونږ سره څومره دیز نه دیز پور دا زمونږ سره لینث after temperature ول مونږ ورکو، دغه نه پس زمونږ سره لینث دا راغلی او اوریجنل لینث زمونږ څه و؟ L ناټ و. نو LT نه L ناټ ماینس کو، دا زمونږ سره څه ښیي؟ دا چینج ان ټمپریچر ښیي چې څومره اضافه پکې راغلی. د مخکې دومره و او چې کله ول مونږ هیټ ورکو نو دا څه شول؟ دومره پکې انکریز راغلی. صحیح ده. ډیلټا L زمونږ سره څه ښیي؟ لینیر ایکسپینشن یا چینج ان لینث ښیي زمونږ سره. صحیح ده. LT زمونږ سره لینث after temperature او L ناټ زمونږ سره اوریجنل لینث دی. اوریجنل لینث چې کله موږ ټمپریچر نه ورکړی هغه ټایم کې چې کوم زمونږ سره لینث دی اوریجنل لینث یا L ناټ ورته ویلی شي. او ډیلټا L لینیر ایکسپینشن. صحیح ده. ډینوټیډ بای ډیلټا L. صحیح ده. دا ډیلټا L داسې لیکل شي ډیلټا L. صحیح ده. ډیلټا L دا لینیر ایکسپینشن زمونږ سره ډیلټا L نه ډینوټ کیږي. صحیح ده. لینیر ترمل ایکسپینشن ایکویشن ته ځو. دی ایکویشن موږ څنګه راوباسو؟ لینیر ترمل ایکسپینشن میتھمیټیکل فارم. صحیح ده. نو ډیلټا L زمونږ څه باندې ډیپینډ کوي؟ چینج ان ټمپریچر باندې ډیپینډ کوي. صحیح ده. ډیلټا L از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ډیلټا T. صحیح ده. چې څومره ټمپریچر زیات ورکوي دومره به ډیلټا T زیات دی، دومره پکې ایکسپینشن زیات کیږي. دویم زمونږ سره په څه باندې ډیپینډ کوي؟ ډیلټا L از ډایرکټلی پروپورشنل ټو L ناټ. L ناټ اوریجنل لینث. که زمونږ سره اوریجنل لینث څومره سیوا او دومره به زمونږ سره څه کېږي؟ انکریز یا ډیلټا L یا ایکسپینشن به پکې زمونږ سره زیات کېږي. نو ډیلټا L از ډایرکټلی پروپورشنل ټو ټمپریچر او ډیلټا L از ډایرکټلی پروپورشنل ټو L ناټ. اوس دواړه کمباین کوي. اکویشن 1 او اکویشن 2 دا کمباین کوي. نو ډیلټا L از ډایرکټلی پروپورشنل ټو L ناټ او ډیلټا T. اوس پروپورشنالټي په ایکویلیټي سره ریپلیس کړو نو موږ څه لګو؟ کانسټنټ لګو. کانسټنټ زموږ سره دلته الفا ده. صحیح ده. الفا زموږ سره کوپیشن اف لینیر ایکسپینشن، لینیر ترمل ایکسپینشن کوپیشن یا زموږ سره کوپیشن اف لینیر ترمل ایکسپینشن ډیلټا ساری د الفا نه موږ ډینوټ کوو. صحیح ده. الفا. نو د پروپورشنالټي چې کله موږ په ایکویلیټي سره ریپلیس کوو نو موږ کانسټنټ لګو. کانسټنټ زموږ سره الفا ده. الفا زموږ سره کوپیشن اف لینیر ترمل ایکسپینشن دی. نو ډیلټا L از ایکول ټو الفا L ناټ ډیلټا T. دا زمونږ سره څه شو؟ د لینیر ترمل ایکسپینشن ایکویشن شو. ٹھیک شو. او ډیلټا L موږ وی چې ډیلټا L زمونږ سره څه برابر دی؟ لینیر ایکسپینشن د LT. صحیح ده. لینث after ټمپریچر ول ورکو زمونږ سره څومره لینث دی او اوریجنل زمونږ سره L ناټ څومره لینث دی. نو ټمپریچر نه پس چې زمونږ سره څومره لینث دی دا موږ اوریجنل لینث ماینس کو. صحیح ده. نو د به موږ څه ښیي؟ دا به چینج ان لینث ښیي چې په لینث کې څومره چینج راغلی دی. ټمپریچر نه پس څومره او ټمپریچر نه مخکې څومره، دا دواړه چې ټمپریچر نه مخکې چې څومره و دا ترې ماینس کړو نو موږ سره به څه ښیي؟ دا چینج ان ټمپریچر یا لینیر ترمل ایکسپینشن ښیي. خو الفا زموږ سره څه برابر ده؟ دلته چې دا موږ څه کړو په L ناټ ډیلټا T باندې دا سایډ هم ډیوایډ کړو او دا هم په L ناټ ډیلټا T باندې ډیوایډ کړو. نو زموږ سره ډیلټا L L ناټ ډیلټا T به L ناټ ډیلټا T سره کټ شي نو موږ سره الفا پاتې شي. الفا از ایکول ټو L ناټ ډیلټا L ډیوایډ بای L ناټ ډیلټا T برابر بشي. صحیح. الفا از ایکول ټو ډیلټا L ډیوایډ بای L ناټ T. دې باندې یو اگزامپل هم کوم لینیر ترمل ایکسپینشن باندې.
خدا اگزامپل دی زمونږ سره اگزامپل 8.2 یو برج دی زمونږ سره چې د دې اوریجنل لینث دی زمونږ سره 200 میټر دی صحیح ده په 20 ډیګري سنټیګریډ باندې وی کو دا تاسو -5 ډیګري سنټیګریډ د دې ټمپریچر کم شي نو دې کې به څومره کمواله راځي صحیح ده او کو دا 50 ډیګري سنټیګریډ ته ورسي صحیح ده چینج ان ټمپریچر څومره 50 ډیګري سنټیګریډ شي نو بیا به د دې لینث ترمل ایکسپینشن معلوم کوي تاسو چې ترمل ایکسپینشن به پکې څومره شوی صحیح نه اوریجنل لینث ال ناټ موږ لراکله 200 میټر دی صحیح ده او چې الپا موږ لراکله د الپا موږ ته معلومه الپا از ایکوال ټو 12 الپا موږ دا راکله چې 12 ضرب 10 کې دغه -4 پر کیلوین صحیح ده دا موږ سره الپا د الپا ویلوم راکله د ال ناټ هم راکله دی او موږ سره چینج ان ټمپریچر هم راکله او چینج ان ټمپریچر دوه دي یو -5 ډیګري سنټیګریډ دی او یو 50 ډیګري سنټیګریډ دی نو اول به موږ T1 وکړو صحیح ده چې 20 ډیګري سنټیګریډ اوریجنل ټمپریچر دی اوس -5 ته موږ راول څومره چینجز پکې رال نو 25 چینجز پکې رال صحیح ده -25 لکه د 20 نه 0 تر راول 0 نه به -5 تر راول نو 25 زمونږ څه شو دا زمونږ سره ټمپریچر چینجز شول صحیح ده دومره چینجز پکې وکړو نو زمونږ سره به 200 میټر چې کوم برج دی کې څومره کمواله راځي ټیک شو نو A نمبر دغه دی او B نمبر رستو کو صحیح ده B نمبر دا دی چې 20 نه موږ 50 ته ټمپریچر ورسو صحیح ده 30 ډیګري سنټیګریډ چینجز پکې راولو 50 نه چې 20 ماینس 30 ډیګري سنټیګریډ چینجز پکې راولو نو دې سره به په دې برج کې څومره انکریز راځي صحیح ده چې ټمپریچر موږ زیاتو نو برج کې انکریز راځي صحیح ده thermal expansion increase positive به راځي صحیح ده او کومه ټمپریچر کومو thermal expansion به نیگیټیو کې راځي خو دا زموږ سره thermal expansion equation دی چې delta L is equal to alpha L naught او delta T1 ول موږ ځکه ورکړل چې دوه ټمپریچر دي زموږ سره یو ځل موږ ټمپریچر -5 په دې کې به څومره چینج راځي او 50 نو دا 50 زموږ سره شو T2 شو او ویلو کې پوټ کین L naught is equal to alpha موږ لراکل چې 12 ضرب 10 کی طاقت -6 پر کیلوین او اوریجنل لینث ال ناټ موږ لراکله 200 میټر دی او -25 کیلوین صحیح ده -25 کیلوین دا پکې چینج ان ټمپریچر دی نو -25 لا په 200 او 12 کې سره ورکین دی نو بسره شي 6 into 10 power -2 میټر صحیح ده او اوس دا -2 دی ختم کین نو دوه ډیجیټ دی خو پوینټ راول نو 0.06 بشي 0.06 او دا زموږ سره سنټي میټر ته واړو صحیح ده 100 کې ول ضرب ورکو نو چې براشي نو -6 سنټي میټر نو ماینس څه راځي صحیح ده جلدی ماینس ټمپریچر زموږ سره څومره دی -25 سنټیګریډ ده صحیح ده -25 سنټیګریډ ساری کیلوین پکې نشته -25 سنټیګریډ صحیح ده نو -25 -6 سنټي میټر څه شولو دی کې با 6 سنټي میټر بس کېږي دا برج کمیږي که دومره ټمپریچر کم شي صحیح ده نو ډیلټا ال زموږ سره -6 سنټي میټر اوس دویم نمبر کې زموږ سره څومره ټمپریچر 30 ډیګري چینجز پکې راغلي صحیح ده 30 ډیګري سنټیګریډ یا 30 ډیګري کیلوین صحیح ده کیلوین او سنټیګریډ دواړه یو عمر ډیګري دي صحیح ده دواړه 100 ډیګري دواړو کې جوړیږي نو زموږ سره 30 ډیګري سنټیګریډ چینجز پکې راشي صحیح 30 ډیګري موږ ټمپریچر سیوا کو سپوز 20 او 20 نه موږ 50 ته ورسو مطلب 30 چینجز هم پکې راوستل نو بیا به زموږ سره ترمل ایکسپینشن څومره کیږي نو زموږ سره فارمولا ده ډیلټا ال 2 صحیح ده L2 لږه کور کو چې دا زمنګ سره دویم نمبر 1 نمبر ترمل ایکسپینشن موږ راوښو دویم نمبر ترمل ایکسپینشن L2 موږ راو بس نو L2 = الفا او L0 او ډیلټا T2 صحیح ده ویلو کې فوټ کې الفا زمنګ سره هغه الفا دا 12 * 10 پاور -6 پر کیلوین او لینث زمنګ سره اوریجنل لینث L0 زمنګ سره 200 میټر دی صحیح ده او ټمپریچر زمنګ سره څومره دی 30 پازیټیو دی صحیح ده +30 زمونږ سره 30 کیلوین نو 30 لا په 200 او په 12 سره ملټیپلای کړئ نو 7.2 صحیح ده او دغه به راشي دا کلکولیشن چې وکړئ نو 7.2 * 10 پاور -2 صحیح ده -2 نو دا پوینټ دوه ډیجیټ دی خو راولئ نو زمونږ سره وسیږي 0.07 صحیح ده 0.072 به راشي او بیا یې څه کوو میټر سنټي میټر ته واړو نو 7.2
7.2 सेंटीमीटर صحیح نو 7.2 सेंटीमीटर څه شول دا په دې برج کې انکریز راځي د ترمل ایکسپینشن thermal linear thermal expansion یا ډیلټا ال دا زموږ څه جو 7.2 سنټیمیټر په دې کې انکریز راغلی صحیح دلته ټمپریچر کم کو نو -6 سنټیمیټر زموږ سره په دې کې سره ډیکریز راغلی او دلته 7.2 سنټیمیټر په دې کې انکریز راغلی ٹھیک شو یو ځل ټمپریچر انکریز شوی دی د 20 نه 50 پورې مطلب 30 چینجز پکې راغلي او بل د 20 نه -5 پورې ټمپریچر کم شوی دی -25 ډیګري سنټیګریډ یا -25 کیلوین دې کې ټمپریچر کې چینجز راغلي دي دا زموږ سره اگزامپل 8.2 next topic is among sara volume ya cubical thermal expansion increase expansion in volume of a body due to rise in temperature of a body is called volume thermal expansion increase ya expansion in volume of a body due to rise in temperature the temperature the rise kaun sara body po volume ki sumna increase razi sai volume ki sumna expansion ki the civilization volume expansion ya cubical thermal expansion increase or expansion in volume of a body due to rise in temperature of body is called volume or thermal expansion denoted by delta V. So the delta V na denote ki or unit is among such meter cube. Then meter cube the unit. Next topic is among volume ya cubical thermal expansion دا زموږ سره پیګر د شکل دی دا زموږ سره د لینث شو ساری دا د ویډ شو دا لینث شو او دا هایټ شو صحیح ده نو لینث او ویډ او هایټ په دې درې واړو کې وسه کېږي د انکریز راځي اضافه پکې راځي volume or cubical thermal expansion mathematical forms the mathematical forms VTE mathematical form बस मंग सही volume expansion زمंग से directly proportional to temperature दे एक नंबर टेम्परेचर की सुमने इजाफा कीगी दुमरा बाप वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन की हम इंक्रीज कीगी ठीक है दोम नंबर जमंग सर आप ओरिजिनल वॉल्यूम बांड डिफेंड की V नॉट माने सही द डेल्टा V is directly proportional to V नॉट को जमंग सर ओरिजिनल वॉल्यूम सुमरा सेवा दुमना बा वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन यो सेवा कीगी सही द नो द इक्वेशन 1 और द इक्वेशन 2 दोनों कंबाइन की नो डेल्टा V is directly proportional to V नॉट और डेल्टा T सही है उस प्रोपोर्शनलिटी पे इक्वलिटी से रिप्लेस को नमंगा से लगाओ कांस्टेंट लगाओ सही है प्रोपोर्शनलिटी पे इक्वलिटी से रिप्लेस को नमंगा से लगाओ कांस्टेंट लगाओ नो डेल्टा V इज इक्वल टू दलते जमंग सारा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट जमंग सारा गेमा है सही है गेमा नो V इज इक्वल टू गेमा V नॉट डेल्टा T सही दा गेमा जमंग सरे दा वैल्यू थर्मल एक्सपेंशन कांस्टेंट है सीधा जमंग सरा द गेमा जमंग सरा द गेमा इज इक्वल टू 3 अल्फा सही है 3 अल्फा बराबर दा वॉल्यूम गेमा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन जमंग सरा द 3 अल्फा बराबर 3 अल्फा से बराबर है वॉल्यूम जमंग सरे दे द्रे साइड में द्रे लेंथ की चेंजेस रहे सही है यो लेंथ यो हाइट दे यो लेंथ दे यो वेट दे सही है नो द्रे वाणो लंबायानो के जमंग सरा चेंज राजी नो 3 अल्फा जमंग सरा बराबर दे ठीक है या वॉल्यूम जमंग सरा सरे गेमा जमंग सरा वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन दे कुदलती मंगा सो को दा साइड हम पे वी नॉट डेल्टा टी बाय डिवाइड को दलते हम पे वी नॉट डेल्टा टी बाय डिवाइड को वी नॉट डेल्टा टी बाय वी नॉट डेल्टा टी सर का गेमा बजमंग सरा बराबर शी दे सो द डेल्टा वी डिवाइड बाय वी नॉट डेल्टा टी सही है गेमा मंगर देना हम रेस्टेशु दलते संगा कले दे नो डेल्टा वी नॉट डिवाइड बाय वी नॉट डेल्टा टी सही है द वी नॉट डेल्टा टी दे साइड तो उदलते मंगा पदे डिवाइड करते मदिंदा बदे सर कट चिन गेम आवाज मंग से बराबर शी वी नॉट सॉरी डेल्टा वी डिवाइड बाय वी नॉट डेल्टा टी या गेम आज मंग सर दाद 3a बराबर 3 अल्फा बराबर द सही है 3 अल्फा से का बराबर द जी अल्फा आज मंग सर लीनियर एक्सपेंशन हो सही है यो साइड वो लंबाई हुआ और दलते मंग सर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अदरे होने जमंग सर 3 अल्फा मंग पत्री की ज़रबर को गेम आज मंग सर दे 3 अल्फा अब बराबर है वॉल्यूम थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट सही द मुख्तलिफ मटेरियल लपारा ना गेम आज मंग सरा मुख्तलिफ दा
ویلیوم تھرمل ایکسپینشن کوفیشنٹ دا د مختلف مټیریل لپاره نه مختلف ده. صحیح ده. موږ ویلو چې تھرمل ایکسپینشن دا په مټیریل باندې هم ډیپینډ کوي. صحیح. نو که الومینیم دا زموږ سره ده تھرمل ایکسپینشن د ویلیوم لینیر تھرمل ایکسپینشن زموږ سره ده د الومینیم 25 ضرب 10 کې طاقت چې دا زموږ سره د لینیر تھرمل ایکسپینشن د الفا ده او ګیما زموږ سره 75 ضرب 10 کې طاقت چې مطلب 25 له 3 کې ضرب ورکړي نو 75 شول. ٹھیک شو. نو دا زموږ سره ګیما او دا الفا دا شان د ټولو د بریس دا کاپر دا آیرن دا سټیل دا لیډ دا زموږ سره ټیبل 8.2 تھرمل ایکسپینشن کوفیشنٹ 20 ډیګري سنټیګریډ 20 ډیګري سنټیګریډ باندې زموږ سره تھرمل ایکسپینشن کوفیشنٹ. صحیح ده. الفا او ګیما دا منګله د مختلفو مټیریلو راکلي دي. صحیح ده. واټر دا منګله راکلي دي. واټر زموږ سره لینیر ایکسپینشن نه ځکه چې د منګل لمبایي نه معلوم ده زموږ سره ویلیوم باندې کېږي نو 34 ضرب 10 کې طاقت چې صحیح ده. دا زموږ سره د واټر ګیما ده. نیکسٹ ټاپک دی زموږ سره د دې باندې یو اگزامپل دی ویلیوم تھرمل ایکسپینشن په دې باندې یو اگزامپل موږ راکلی دی چې موږ سره اوریجنل دې اگزامپل کې موږ سره دا وایي چې زموږ سره یو ګلاس راډ دی. certain laser active element of certain laser is made of glass rod. glass rod زموږ سره 30 سنټي میټر زموږ سره اوریجنل لین دی L ناٹ دی. صحیح ده. او ویلیوم یې موږ درکلی دی چې 5.30 into 10 power -5 میټر کیوب دا زموږ سره اوریجنل ویلیوم دی. اوریجنل لینث یې راکلی دی 30 سنټي میټر دی. اوریجنل ویلیوم یې راکلی دی 5.30 ضرب 10 کې طاقت -4 میټر کیوب. صحیح ده. او چینج ان ټمپریچر راکلی دی 65 ډیګري سنټیګریډ او موږ سره الفا راکلی ده 9.00 into 10 power -6 پر کیلوین. الفا یې موږ راکلی دی نه موږ ګیما شو معلومول. صحیح ده. موږ له دوه ریکوایرمنټ دي. یو A نمبر کې څه وایي چې چینج ان لینث راوباسي او دویم نمبر چینج ان والیوم. چینج ان لینث مینز لینیر تھرمل ایکسپینشن او چینج ان ویلیوم مینز چې ویلیوم آر کیوبیکل تھرمل ایکسپینشن. دغه دوه ایکسپینشن موږ درایستنه ده. صحیح ده. نو لینیر تھرمل ایکسپینشن ایکویشن موږ ته یاد دی چې ډیلټا L از ایکول ټو ډیلټا L از ایکول ټو الفا L ناٹ او الفا L ناٹ ډیلټا T. صحیح ده. ویلیو پکې فوټ کې الفا یې موږ راکلی ده 9.0 into 10 power 6 پر کیلوین او اوریجنل لینث L ناٹ یې موږ راکلی دی 30 سنټي میټر یا 3 میټر. صحیح. سنټي میټر چې میټر د واړی نو 0.3000 میټر. صحیح ده. او 65 کیلوین دا چینج ان ټمپریچر دی. نو 65 لا 0.3 او په 90 کې ضرب ورکړي نو 1.7 into 10 power -4 دا زموږ سره شو چینج ان لینث یا لینیر ایکسپینشن. اوس ویلیوم ایکسپینشن ایکویشن زموږ سره ډیلټا V از ایکول ټو ګیما V ناٹ او ډیلټا T دا زموږ سره ویلیوم تھرمل ایکسپینشن ایکویشن دی. صحیح ده. او دلته اوس موږ ګیما زموږ سره برابر دی د 3 الفا. صحیح ده. نو دا الفا موږ راکل ده په دې ایکویشن کې دا زموږ سره څه ده الفا دا چې 9.00 into 10 power -6. صحیح ده. د الفا له موږ په 3 کې ضرب ورکړو دا به موږ سره د ګیما برابر شي. نو موږ ته ګیما معلومه شوله. وی ناټ یې موږ راکلی اوریجنل ویلیوم یې راکلی دی چې 5.30 ضرب 10 کې طاقت -5. صحیح ده. او چینج ان ټمپریچر هغه 65 کیلوین دی. صحیح. نو 65 لا 5.3 ضرب 10 کې طاقت -5 او 3 او ضربي 9.0 into 10 power -6 3 وارډ 4 وارډ ضرب ورکړم دی نه به سره شي ډیلټا V از ایکول ټو 9.3 into 10 power -9 میټر کیوب. صحیح. دومره به زموږ سره په ویلیوم کې چینجز راشي. ویلیوم ایکسپینشن زموږ سره دا شو. thermal expansion of liquid موږ سره په لیکوډ کې thermal expansion څنګه expansion increase in volume of liquid due to rise in temperature is called thermal expansion of liquid. صحیح. increase in volume of liquid زموږ سره چې دا همیشه موږ سره ویلیوم لینث او هایټ او ویډ
صحیح ده. دا درې ورونه زموږ سره په دې کې صحیح ده. صرف لیند موږ نه شو اخیستی ویلیوم. نو لیکوډ زموږ سره سیده ویلیوم کې. نو د لیکوډ په ویلیوم کې چې څومره انکریز راشي څومره اضافه راشي څه د وجې نه rise in temperature نه. صحیح ده. increase in temperature. صحیح ده. increase in volume of a body increase in volume of a liquid due to increase in temperature is called thermal expansion of liquid. دا زموږ سره ډیفینیشن شو. صحیح ده. نو ډیلټا وی زموږ سره دا چینج ان ویلیوم اف لیکوډ از اکول ټو ګیما او وی ناٹ زموږ سره اوریجنل ویلیوم او ډیلټا ټي زموږ سره چینج ان ټمپریچر کې څومره چینجز راغلي دي. نو ډیلټا وی از اکول ټو ګیما وی ناٹ او ډیلټا ټي دا زموږ سره هغه ویلیوم والا ایکویشن دی. thermal expansion volume thermal expansion یا cubical thermal expansion equation دی. دی باندې موږ سره یو اگزامپل دی. خدا زموږ سره یو ایکویشن دی چې زموږ سره یو ټینکر دی ټرک آیل ټرکر دی. صحیح ده. آیل زموږ سره وړي باقي 37,000 لیټر آیل دی. 37,000 آیل ډیزل پیولي پکې. صحیح ده. او د ډیزل زموږ سره زره ګیما کوفیشنټ اف ویلیوم ایکسپینشن یې موږ دا راکړی دی چې 9.5 into 10 power minus 4 پر کیلوون 8 جیکب آباد. صحیح ده. ګرم علاقې ردی نه وړي دلته مطلب 50 ډیګري سینټیګریډ ټمپریچر دی د ورځې او کم زی دی چې وړي کالام ته وړي دلته 0 ډیګري سینټیګریډ ټمپریچر دی. نو 37,000 لیټر دی چې دا 50 ډیګري سینټیګریډ په جیکب آباد کې دی چې دا کله کالام ته رسي کالام کې 0 ډیګري سینټیګریډ ټمپریچر دی. نو د دې 37,000 لیټر ډیزل چې کوم دی په دې ویلیوم کې څومره کموالی راغلی. صحیح ده. نو موږ سره وباسو د دې ویلیوم ترمل ایکسپینشن راوباسو. صحیح ده. نو وی ناټ یې موږ راکړی اوریجنل ویلیوم دی زموږ سره 37,000 لیټر او ګیما یې موږ راکړی دا 9.5 into 10 power minus 6 پر کیلوون minus 4 پر کیلوون. صحیح ده. او چینج ان ټمپریچر یې موږ راکړی دی د 50 نه ساري موږ ټمپریچر راکړی دی. صحیح ده. څومره چینجز پکې راځي -50 مطلب د 50 نه 0 ته راځي. نو -50 ډیګري کیلوون دومره -50 ډیګري سینټیګریډ یا -50 کیلوون دا پکې سره چینجز دی چینج ان ټمپریچر دی. صحیح ده. نو 1 نمبر موږ دا ګورو چې په دې کې څومره کموالی راځي. صحیح ده. او بی نمبر کې موږ دا ګورو چې زموږ سره هلته راشي نو دا به څومره دغه پاتې شوي. صحیح ده. څومره لیټرې به پاتې شوي زموږ سره 37,000 نه به څومره پاتې شوي. نو زموږ سره ویلیوم ترمل ایکسپینشن ایکویشن دی ډیلټا وی از اکول ټو ګیما وی ناٹ او ډیلټا ټي ویلو پکې پوټ کړه. ګیما یې موږ راکړل د 9.5 into 10 power minus 4 پر کیلوون او وی ناٹ یې موږ اوریجنل ویلیوم دی 37,000 لیټر او موږ له نه راکړی دی چینج ان ټمپریچر -50 ډیګري سینټیګریډ یا -50 کیلوون. نو -50 له 37,000 او 9.5 into 10 power minus 4 دی کوله ضرب ورک اندینه به زموږ سره راشي -17.57.5 لیټر. صحیح یا -1767 موږ راوند اپ کړی دی 1767 لیټر -1767 ماینس پکې ځکه راځي ټمپریچر ماینس کې. صحیح ده. نو ماینس له پلس او پلس دې کې ضرب ورکړو ماینس به راشي نو -1760. صحیح ده. 1760 لیټر به په دې کې څه کېږي کموالی راځي. ټیک شو. نو -1767 زموږ سره څه شو -1760 زموږ سره ویلیوم ترمل ایکسپینشن شو. اوس چې هلته راشي نو 37,000 زموږ سره کوم اوریجنل ویلیوم و د دې ډیزلو دومره ویلیوم و هلته به څومره پاتې شوي. نو 37,000 نه 1760 دا ماینس کا نو زموږ سره څومره اوریجنل ویلیوم به هلته 35,240. صحیح ده. نو 35,240 دا به زموږ سره پاتې شوي. ریل ایکسپینشن اف لیکوډ. اوس لیکوډ زموږ سره سره دی کې زموږ سره څنګه ایکسپینشن کیږي دا زموږ سره درې حالاتو کې دی. ګوره بیفور سپوز دا زموږ سره سره یو کنټینر دی. صحیح کنټینر کې زموږ سره لیکوډ دی. لیکوډ سطح زموږ سره ا ده. صحیح ده. ا سطح پورې دا لیکوډ دی
اوس دې له موږ هیټ ورکو چې هیټ ولا ورکو نو دا لیکوډ زموږ سره څه شو دا د بي ته راورسېده ښکته دا سطحه ښکته راغله ټیک شوله دا زموږ سره ولې ښکته راغله چې د ویسل ایکسپینشن به کېږي دلته به دا کم زموږ سره کنټینر دی دا ویسل دی نو دا زموږ سره اول پیلاو شي چې په کم لوښ کې د لوښي ایکسپینشن به وشي لوښي ایکسپینشن وشي لوښي کولاو شي لوښي غټ شي نو هغه کم لیکوډ دی زموږ سره لیکوډ سطحه به ښکته راځي د ا نه به بي ته راځي ځکه چې لوښي ورته غټ شو او واټر هغه دی زموږ سره واټر کې یا په لیکوډ کې ایکسپینشن نه دی شوی نو زموږ سره څه شو دا ایکسپینشن رالی ساری دا ایکسپینشن رالی په څه کې په ویسل کې ویسل ایکسپینشن کې صحیح نو لیکوډ سطحه به زموږ سره د ا نه بي ته راشي کو بیا موږ نور مزید هیټ ولورکو صحیح ده نو زموږ سره واټر یا کم لیکوډ چې په دې کې پراته دي دا لیکوډ هم زموږ سره ګرم شي چې کله ګرم شي دا به ایکسپینډ کیږي نو د بي نه به ډایرکټ سی ته لاړ شي صحیح ده سی ته به لاړ شي صحیح ده مخکې بي سطحه باندې او اوس ته لاړ سی ته لاړ ټیک شو بره باندې لاړ ایکسپینشن انکریز پکې رالی نو زموږ سره دا دوه انکریز راګور یو د ا نه بي ته صحیح شول ډیکریز شول دی ویلیوم کې کموالی رالی نو ا نه د بي پورې چې کم ایکسپینشن وشو یا کم کموالی وشو نو دا زموږ سره څه شو ویسل ایکسپینشن شو صحیح ده انکریز ان کنټینر شو کنټینر هغه شي ته ویلی شي په هغه کې زموږ سره لیکوډ پراته وي هغه ته کنټینر ویلی شي خو هغه یو شي نو دا زموږ سره ا نه د بي پورې دا ویسل ایکسپینشن شو یا کنټینر ایکسپینشن شو او د بي نه د سی پورې دا ریل ایکسپینشن شو په حقیقت کې زموږ سره په لیکوډ کې دومره اضافه وشوله چې د بي نه سی پورې صحیح ده د بي نه د دې سی پورې دا زموږ سره ریل ایکسپینشن په لیکوډ شو صحیح ده او د کم زموږ سره د بي نه د ا نه د سی پورې چې کوم کاری ده اپیرنٹ ایکسپینشن ظاهري ایکسپینشن موږ سره ا نه د سی پورې کاری چې ا نه د سی پورې څومره ایکسپینشن شوی دی صحیح ده نو بي سی زموږ سره ریل ایکسپینشن دا زموږ سره برابر دی د ا سی او پلس ا بي ا سی زموږ سره څه شو دا د کنټینر ایکسپینشن دی چې لیکوډ سطح ښکته راغلی ده ټیک شول او ا نه د سی پورې دا زموږ سره اپیرنٹ ایکسپینشن دی بل ټاپک دی زموږ سره اپلیکیشن او ترمل ایکسپینشن اپلیکیشن زموږ سره څه اپلیکیشن دي کم ځای کې دا موږ لیدلی شو نو اولنی نمبر ریلوے لاینز بینټ ډیو ټو ترمل ایکسپینشن اکثر کو تاسو لیدلی ریلوے لاینز چې کوم یي نو دا کږي شي په دې کله ټمپریچر سیوای په ګرمۍ کې مطلب په جون کې په جولای کې اګست کې ټمپریچر سیوای نو دا څه کېږي بینډ کېږي دا ریلوے چې کوم ریلوے لاینز دي نو دا بالکل په دې نورو میاشتو کې سي دی او چې کله دا راشي دا ایکسپینډ کېږي چې ایکسپینډ شي صحیح ده د په لین کې اضافه راځي نو مخکې ورته ځای نه نو د وجې نه دا څه کېږي داسې کږه شي دویم نمبر دی اوپن اټایټ جار لیډز صحیح دی یو بوتل سر زموږ سره اکثر کلک شي ماشومانو دا شربت ورکوي هغه بوتل سر کلک شي نو بیا دا زنانه داسې وکړي چې دا کم لیډ دی صحیح ده جار لیډ دی دا ګرم اوبو کې ښکته کړي بس بیا ډیله شي کولاو شي نو ګرم اوبو کې چې ښکته کله چې دا لیډ زموږ سره لیډ مین ډکن صحیح ده دا ډکن چې کله دا د اوسپنې نه جوړي ټیک شول نو دا زموږ سره کله اوبو کې دا ګرمه کړو نو دا ایکسپینډ شي کولاو شي صحیح ده او شیشې زموږ سره ترمل ایکسپینشن کم دی ترمل ایکسپینشن کوفیشنټ کم دی نو هغه جلته ایکسپینډ کیږي نو او دا زموږ سره جلد ایکسپینډ کیږي نو په اسانۍ سره دا ټایټ چې کوم دا لیډ ټیټ شوی هغه په اسانۍ سره کولاو شي دریم نمبر دی ټرانسمیشن لاین لوز ټرانسمیشن لاین کوم دا بجلی تارونه دي اکثر تاسو وینئ دا کوم لیډونه دي 11037 دغه کوم ټرانسمیشن لاینز دي دا تارونه دا په دې جون جولای دی میاشتو کې دا لاندې راشي ښکته راشي دا کولاو شي داسې ډیلی شي ټیک شول داسې ډیلی او چې کله دا نورې میاشتې راشي مطلب جنوري جولای راشي نو دې کې داسې دا کنټري کېږي ټیک شول داسې بری صحیح ده نو دا ټرانسمیشن لاین لوز کېږي سستېږي داسې ډیلی شي ټیک شول ښکته راشي دې کې ایکسپینشن اضافه پکې راشي دا اوږدې شي چې اوږدې شي نو دا لاندې راشي ټیک شوه او डी नंबर एक्सपेंड पिटिंग आयरन रिंग टू अ कार्ट वेल्स अक्सर को تاسو دا غلیدلی دا ټانګې دا کم ویلی صحیح دا ټیری لرګي نه جوړي هغه ته داسې یو رنګ غوندې ورچېلی د اوسپنې داسې یو رنګ ورچېلی دا رنګ ورته داسې ورچې دا رنګ کله ګرم کي ټیک شو ګرم یې کي او دغه ګرم رنګ بیا دغه لرګي ته ور واچوي نو لرګي چې کله بیا دا مطلب کولاو شوی ګرمایش د وجې نه دا رنګ کولاوي
د اوسپنې چې کوم د سیم دی دا سیم دا تار دا کولاوي او بیا چې کله یخ شي ټیک شول نو دا چې دا بیرته کنټریک شي صحیح ده سوکړاو شي نو دا لرګي کلک ونیسي ټیک شو دا ټیر کلک ونیسي نو دا ګرم دی د وجه نه موږ چې دا ایکسپینډ دی او چې کله یخ شي نو دا کلک د لرګي ونیسي صحیح نو کارټ ویل ته ای نمبر ایکسپینشن اف جاینټ اف برج کو تاسو اکثر دا پولونه لیدلی نو پولونه باندې چې کوم ګرز اوختي صحیح ده نه ګډروز په دې مینس کې سګوري داسې لګوندي سپیس ورکړي صحیح ده دا سپیس ورکړي خالی زیاده کې ولي ورکړي کوچر دې دا ګډر ایکسپینډ کیږي صحیح ده غټي کمی کلیواټي کوم غټ پولونه نو هغه باندې چې کوم دا ګډري نو دا ګډر په مینس کې د خالي زیاده د وجې نه ورکړي چې دا ایکسپینډ کیږي چې ایکسپینډ کیږي نو د یو بل سره ټکراويږي د خالي زی تراشي صحیح د خالي زی تراشي نو ګدا چرته خارج کې نه او یو بل سره ټکراو شي نو د وجې نه وداسي کې کریک بشي صحیح یو بل باندې زور وروړي او دا به کریک شي صحیح نو د کریک د ګډر د کریک کېدو د وجې نه صحیح چې په هیټ سره دا ایکسپینډ کیږي نو د وجې مینس کې سپیس ورکړي صحیح ده د جاینټونو مینس کې سپیس ورکړي اکثر چې کوم روډ دا پی سی سی روډ جوړیږي نو د په مینس کې مداسي سپیس ورکړي او اپ نمبر بایو میټالیک سټریپ اکثر په اسری کې چې کوم اتوماتیک لګیدلې صحیح دا بایو میټالیک نه جوړي صحیح دوه میټل نه جوړي یو میټل دای یو دای صحیح دا دوه یو ځکلی نو د دې چې کومي ترمل ایکسپینشن سی وای او د دې دا کمی نو چې کله اسری زمنګ سره ګرم شي نو د ترمل ایکسپینشن سی وای دا زیات ایکسپینډ کیږي او دا کم ایکسپینډ کیږي دا زیات ایکسپینډ کیږي نو دا پیداسي زیات ایکسپینډ شي او دا کم نو دا داسي ورکوک شي صحیح چې کله ورکوک شي نو زمنګ سره شل شي دا مطلب کرنٹ کټ شي صحیح ده د دې بټن سره کرنٹ کټ شي زموږ سره اتوماتیکلی چې کله اسری ګرم شي او انتهایی ډیر زیات ګرم شي نو دا د اتوماتیک بند شي دا بند کې دوه وجې نه زموږ سره کرنٹ کټ شي Next topic the among heat capacity. Quantity of heat required to rise temperature of a body by 1 Kelvin or 1 degree centigrade is called heat capacity. So the quantity of heat the quantity of heat energy required to rise the temperature of a body by 1 Kelvin or 1 degree centigrade. The heat या the temperature या the energy هغه مقدار چې هغه د یو باډي ټمپریچر 1 ډیګري سنټیګریډ رایز کونه د لپاره پکاري صحیح ده مطلب 20 ډیګري سنټیګریډ دی او دا مونږه 21 ډیګري سنټیګریډ تر دې باډي ټمپریچر اړو صحیح 1 ډیګري رایز کو د لپاره نه د هیټ څومره مقدار پکار دی صحیح ده څومره هیټ انرژي پکار څومره هیټ ولا ورکو صحیح ده څومره ډیلټا څومره کیو ولا ورکو صحیح ده ډیلټا کیو ولا ورکو څومره هیټ ولا ورکو هیټ دی مقدار د څه ویل شي هیټ کیپاسټي ویل شي heat capacity the quantity of heat the amount of heat required to rise the temperature of body up 1 Kelvin the body temperature 1 degree centigrade rise کون د پاره د heat چې څومره مقدار پکاري د څه heat capacity ویل شي denoted by cm صحیح ده cm د یو ماس یو باډي ماس مطلب ماس موږ ته څومره ماس دی هر څومره ماس چې دی هر څومره کېږي چې نو د دې ټمپریچر رایز کون 1 ډیګري ټمپریچر رایز کون د پاره هیټ چې څومره مقدار پکار دی هیټ دی مقدار د څه ویل شي هیټ کیپاسټي ویل شي دا د سی ام نه ډینوټ کیږي او یونټ یې سره جول پر کیلوین میتھمیټیکلی سی ام از ایکوال ټو ډیلټا کیو ډیوایډ بای ټی صحیح ده کو څومره موږ هیټ یو باډي له ورکو صحیح ده څومره موږ هیټ انرژي ورکو ټمپریچر 1 ډیګري ټمپریچر رایز کېدو لپاره نه چې هیټ څومره هیټ ولا ورکو د څه ویل شي هیټ کیپاسټي سی ام د ویل شي specific heat capacity or heat capacity or specific heat capacity the yo فرق دی بکی the amount of heat required to rise temperature of 1 kg body by 1 Kelvin or 1 degree centigrade the heat هغه مقدار چې 1 kg body temperature 1 degree centigrade rise کی صحیح ده 1 degree centigrade temperature rise کونه د پاره نه 1 kg body د 1 کیلو body ټمپریچر 1 ډیګري سنټیګریډ رایز کون د پاره هیټ څومره مقدار پکاري دي ته څه ویل شي specific heat capacity ویل شي heat capacity او specific heat capacity کې یو فرق دی صحیح ده د heat capacity کې موږ سره ماس نه راکړل چې څومره ماس صحیح ده څومره ماس هر څومره ماس شي مطلب 15 kg شل kg او دلته موږ سره کړل دي ماس راکړل چې 1 kg ماس صحیح ده 1 kg ماس
یو کیلو باډي ټمپریچر رایز کون د پاره نه چې د هیټ څومره کوانټیټي هیټ څومره مقدار پکاري د ته ویلې سپیسیفیک هیټ کیپیسټي ویلې صحیح ده. او هیټ کیپیسټي څه ته ویلې ساده هیټ کیپیسټي چې سپیسیفیک وسنه وي نو کوانټیټي اف هیټ ریکوایرز ټمپریچر اف ا باډي by 1 Kelvin or 1 degree centigrade. صحیح ده. heat is called heat capacity. صحیح ده. جلتی سو 1 kg منگا سو نو او specific heat capacity the quantity of heat required to rise temperature of 1 kg body by 1 centigrade or 1 degree Kelvin. صحیح ده. 1 degree centigrade or 1 degree Kelvin دوانه یو عمره ټمپریچر دی. صحیح. یو ډیګري سنټیګریډ ټمپریچر رایز کوونه د پاره نه د یو کیجی باډي ټمپریچر یو ډیګري سنټیګریډ رایز کوونه لپاره هیټ څومره مقدار بکاري دی سپیسیفیک هیټ کیپیسټي. سپیسیفیک هیټ کیپیسټي موږ سی نه ډینوټ کو او هیټ کیپیسټي موږ د سی ام نه ډینوټ کو. صحیح ده. نو سپیسیفیک هیټ کیپیسټي ډینوټډ بای سی او یونټ یې زموږ سره جول پر کیجی پر Kelvin. صحیح ده. جول پر کیجی پر Kelvin. میتھمیټیکلی سی از اکول ټو سی ایم ډیوایډ بای ایم. صحیح ده. ایم زموږ سره ماس 1 kg ماس 1 kg ماس ټمپریچر 1 ډیګري سنټیګریډ رایز کوون لپاره هیټ څومره مقدار پکاري ده سپیسیفیک هیټ کیپیسټي ویلې شي. صحیح ده. او سی ایم زموږ سره ده زموږ سره هیټ کیپیسټي ده. صحیح ده. هیټ کیپیسټي موږ ویل چې ډیلټا کیو ډیوایډ بای ډیلټا ټي برابر ده. نو د سی ایم په ځای پکې موږ ډیلټا کیو ډیوایډ بای ډیلټا ټي فوټ کو. نو سی زموږ سره سپیسیفیک هیټ کیپیسټي ده زموږ سره برابر شو ډیلټا کیو ډیوایډ بای ایم ډیلټا ټي. الته زموږ سره هیټ کیپیسټي کې ایم نو. صحیح ده. سی ایم زموږ سره برابر ډیلټا کیو ډیوایډ بای ټي. صحیح ده. او سپیسیفیک هیټ کیپیسټي کې زموږ سره ایم ده. کو تاسو د هیټ کیپیسټي درکړي صحیح ده. نو هغه به څنګه روباسي ډیلټا کیو ډیوایډ بای ډیلټا ټي او سپیسیفیک هیټ کیپیسټي ته ویل ډیلټا کیو ډیوایډ بای ایم ډیلټا ټي. صرف ایم پکې ډیفرنس ده. A table of specific heat capacity of different substance. مختلف substance or different substance heat capacity زموږ سره مختلف ده. سپوز د الومینیم دا زموږ سره specific heat capacity دا 910 جول پر kg پر Kelvin ده. صحیح. کاپر دا زموږ سره 387 ده. ٹھیک شو. مختلف دا شان ګلاس ګولډ آیرن لیډز واټر ته پکې راځي. واټر دا زموږ سره 4190 4190 د سپیسیفیک هیټ کیپیسټي د ټولو نه سیوا ده. د واټر دا زموږ سره نو بل سره ګلیسرین ده. صحیح ده. ګلیسرین دا هم سیوا ده. ایتنول دا هم سیوا ده. خو د واټر دا زموږ سره د ټولو نه سیوا ده 4190 د سپیسیفیک هیټ کیپیسټي د ټولو نه سیوا ده. ځکه واټر زموږ سره ریډیټر او زموږ سره سګي سپیسیفیک هیټ کیپیسټي سبستانس کې زموږ سره سګي دا استعمالي. Importance of high specific heat capacity of water. The water زموږ سره specific heat capacity دا سیوا ده. نو د دې څه امپورټنس ده څه پیدا زموږ سره اولنې پیدا ماډریټ کلایمټ اف سی شورز. سی شورز سمندر چې کمی کنارې دي د هغه ټمپریچر ماډریټ ساتي. صحیح. نه ډیر زیات یخ ساتي نه ډیر زیات ګرم ساتي. ځکه چې دغه د ګرمونې د پاره نه د واټر د ګرمونې د پاره ډیر زیات هیټ پکار دی. هیټ د کیو ډیلټا کیو ډیر زیات مقدار پکار دی. صحیح ده. سی زموږ سره برابر دی د ډیلټا کیو او ډیوایډ بای ایم ډیلټا ټي. صحیح ده. سپیسیفیک هیټ کیپیسټي د واټر سیواره دی د وجینا سی شور زموږ سره د ماډریټ کلایمټي. صحیح ده. نه ډیر زیات جلد یخیږي او نه جلد ګرمیږي. صحیح ده. نو ټول ورځ به کم دی نور ولګي نو 1 ډیګري سنټیګریډ یا 2 ډیګري سنټیګریډ ټمپریچر اله د واټر رایز کی. صحیح ده. او ټول ورځ مطلب ټول شپه به یخنی کنه نو بیا هم ټمپریچر مطلب 1 ډیګري سنټیګریډ یا 2 ډیګري سنټیګریډ دا کم شي. صحیح. نو د وجه نه سره د سی شور زموږ سره کوم کلایمټي سطح سمندر چې کوم ټمپریچر یې زموږ سره نارملی. او دویم نمبر ایز ا کولنټ یوزز ریډیټر اینڈ بلډینګز. صحیح ده. په بلډینګز کې او په ریډیټر کې ګاډي په ریډیټر کې زموږ سره واټر استعمال واټر بل استعمالو ځکه چې زموږ سره اوبه جلتې نه ګرمیږي. ټیک شو. لکه اوبه په ګاډي کې ختم شي او ته دې نه په خور پورې بوزي کنه نو ته به انجن والے. ټیک شو. او کوبه پکې نو مطلب ګاډي دومره جلد نه ګرمیږي. صحیح ده. او کوبه پکې نه ګاډي به جلد ګرم شي. صحیح ده. او جلد ګرم بشي هغه د وجه نه کم زموږ سره ربړز دي کوم ورشل دي هغه به تاسو سره ویلی شي. صحیح ده. نو انجن به تاسو وهیو.
نو زموږ سره کولینټ په ریډیټر او په بلډینګز کې صحیح ده بلډینګز کې موږ سره واټر استعمالو څخه دي سپیسیفیک هیټ کیپیسټي دا سیوا ده سپیسیفیک هیټ کیپیسټي یو اگزامپل دی موږ سره دا اگزامپل ته وګورئ چې خدي کې موږ سره وایي چې موږ سره یو 5 kg 0.5 kg واټر دی مطلب نیم kg واټر دی او د دې سپیس واټر سپیسیفیک هیټ کیپیسټي خو موږ ویل چې 4190 جول پر kg پر کیلوین ده د دې ټمپریچر موږ څه کوو د 10 ډیګري سنټیګریډ نه 65 ډیګري سنټیګریډ پورې رایز کوو د لپاره نه څومره هیټ پکار دی هیټ څومره مقدار پکار دی نو موږ له ماس راکله د ام زموږ سره 0.5 kg شو صحیح ده او سپیسیفیک هیټ کیپیسټي یا سی موږ راکله د 4190 جول پر kg پر کیلوین شو او موږ سره چینج ان ټمپریچر د 65 نه چې 10 ماینس کړي موږ سره 55 موږ سره چینج ان ټمپریچر شو صحیح ده نو موږ سره سپیسیفیک هیټ کیپیسټي فارمولا سی از ایکوال ټو ډیلټا کیو ډیوایډ بای ام ډیلټا ټی اوس موږ ډیلټا کیو معلومو صحیح ده د هیټ مقدار معلومو چې څومره هیټ باور کو صحیح ده چې 5 kg واټر ټمپریچر سکو دا د 10 نه 65 ته ورسو مطلب 65 ډیګري سنټیګریډ ټمپریچر په نیم کیلو دا رایز کو صحیح نیم کیلو واټر ټمپریچر 65 ډیګري سنټیګریډ رایز کو نو څومره هیټ وبکاري صحیح نو دلته په ام ډیلټا ټی کې دلته هم ضرب ورکړي دلته هم ضرب ورکړي نو ام ډیلټا ټی با ام ډیلټا ټی سره کټ شي او دلته به موږ سره ډیلټا کیو نو ډیلټا کیو از ایکوال ټو ام ډیلټا ټی سی صحیح یا سی ام ډیلټا ټی ویلو په کې فوټ کې سی موږ درکله د 4190 او ام ماس موږ درکله 0.5 kg دی او ډیلټا ټی چینج ان ټمپریچر موږ درکله دی 50 صحیح ده 50 دا 55 50 نه کړل بس 50 55 صحیح ده 55 ولګوي نو 55 او 0.5 او 41 90 دې دیول زر بر کې نو 10 47 10000 ساری دینه به زمونږ سره راشي څومره 1,04,750 جول 1,04,750 جول انرژي پکار ده چې موږ سره 50 ډیګري سنټیګریډ ټمپریچر سکو رایز کو د نیم کیلو واټر لیټنٹ هیټ کیپیسټي اف فیوژنز صحیح ده لیټنٹ هیټ کیپیسټي زمونږ سره لیټنٹ مینز خو بیا پټه صحیح ده لیټنٹ هیټ کیپیسټي زموږ څه دوه دي یو لیټنٹ هیټ کیپیسټي اف فیوژن دی یو لیټنٹ هیټ کیپیسټي اف ایواپوریشن دی صحیح لیټنٹ هیټ کیپیسټي اف فیوژن زموږ د اماونت اف هیټ ریکوایرډ ټو کنورټ 1 kg body mass from solid to liquid without rise in temperature is called latent heat capacity صحیح لیټنٹ هیټ کیپیسټي زموږ سره د هیټ هغه مقدار د لیټنٹ دا پټ صحیح یو kg سالډ زموږ سره ځکه دا یو kg سالډ زموږ سره لیکوډ ته کنورټ کی یو kg سالډ لیکوډ ته د چینج کېدو د پاره نه چې د هیټ څومره مقدار پکار دی او ټمپریچر زموږ سره کی رایز کیږي نه مطلب یو kg آیس دی زموږ سره دا آیس لیکوډ ته چینج کیږي صحیح دا آیس زموږ سره په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې آیس هم دی او په 0 ډیګري سنټیګریډ باندې زموږ سره څه دي لیکوډ هم دي اول به 0 ډیګري سنټیګریډ آیس نه اول لیکوډ ته چینج کیږي نو بیا به ټمپریچر زموږ سره رایز کیږي صحیح ده نو په دې دوران کې د آیس د لیکوډ ساری دا سالډ لیکوډ ته چینج کیږي د آیس زموږ سره واټر ته چینج کیږي نو په دې دوران کې زموږ سره ډیر زیات هیټ مقدار پکاري څو پورې زموږ سره ټوټل آیس واټر ته نه چینج شوي نو هغه پورې ټمپریچر رایز کیږي نو په دې دوران کې ډیر زیات ټمپریچر زموږ سره کیږي ضایع کیږي دې ټمپریچر ډیر زیات هیټ زموږ سره ضایع کیږي صحیح ده دې هیټ ته څه ویلی شي لیټنٹ هیټ کیپیسټي ویلی شي لیټنٹ هیټ کیپیسټي اف فیوژن ویلی شي صحیح the amount of heat required to convert a given دلته پکې سپیسیفیک نشته ما سپیسیفیک یو صحیح سپیسیفیک او لیټنٹ هیټ کیپیسټي اف فیوژن او سپیسیفیک لیټنٹ هیټ کیپیسټي اف فیوژن کې دا فرق دی چې دلته زموږ سره given mass دی او دلته زموږ سره څه دی 1 kg mass دی صحیح نو amount of heat required to convert a given body mass from solid to liquid without rise in temperature is called latent heat capacity صحیح the latent heat capacity زموږ سره د یو given mass منګه له given mass ته چار څومره mass دی 15 kg دی 10 kg دی صحیح 0.5 kg دی دومره ماس زموږ سره د سالډ نه لیکوډ ته چینج کول د پاره نه
چې څومره هیټ انرژي پکار ده صحیح ده د هیټ یا د انرژي د مقدار د سوي لیټن هیټ کیپیسټي ویل شي صحیح ده او ټمپریچر به زموږ سره رایز کیږي نو ټمپریچر به هغه 0 ډیګري سنټیګریډ او سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي دا ستمای صرف یو برخه دی چې 1 kg the amount of heat required to convert 1 kg mass from solid to liquid without rise in temperature is called latent heat capacity the heat یا د هیټ انرژي هغه مقدار چې هغه زمنګ سره 1 kg ماس صحیح 1 kg ماس د سالډ نه لیکوډ ته چینج کی او ټمپریچر رایز نشي ټمپریچر رایز کېدو نه بغیر سالډ لیکوډ ته چینج کی 1 kg سالډ لیکوډ ته چینج کی د هیټ دی مقدار د سویل شي پر څومره جول هیټ پکاره څومره جول هیټ انرژي مطلب 5000 پکاره 10000 هیټ انرژي مونږ 1 kg ماس لورګو صحیح ده او سالډ نظم سسکی لیکوډ ته چینج شي او ټمپریچر رایز نشي The heat the مقدار د سوي شي latent heat capacity ویل شي the amount of heat required to convert 1 kg mass from solid to liquid without rise in temperature is called latent heat specific latent heat capacity specific latent heat capacity of fusion زموږ سره mathematical form داسې دی چې delta Q is equal to ML F زموږ سره latent heat specific latent heat capacity صحیح ده دا زموږ سره او M موږ لره کړه د ماس زموږ سره څه 1 kg صحیح ده چې 1 kg ماس د پاره نه چې هغه ټمپریچر رایز کیږي نه صحیح ده او زموږ سره د سالډ نه لیکوډ ته چینج صحیح ده د سالډ نه لیکوډ ته چینج کېدو د پاره نه چې د هیټ څومره مقدار پکار دی صحیح ده 1 kg باډي د سالډ نه لیکوډ ته چینج کېدو لپاره نه هیټ څومره مقدار پکار دی د سویل شي سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي یا ال اف نه زموږ سره ډینوټ کیږي صحیح ده ال اف زموږ سره برابر دی ډیلټا کیو ډیوایډ بای ام د هیټ هغه مقدار چې هغه زموږ سره 1 kg باډي دا د سالډ نه لیکوډ ته چینج کی او ټمپریچر رایز نشي ټمپریچر په دې صورت کې موږ سره نه رایز کیږي مطلب هغه 0 ډیګري سنټیګریډ وي صحیح ده چې سو پورې ټوټل سالډ لیکوډ ته نه چینج شوی ټمپریچر باغه پورې نه رایز کیږي چې کله ټوټل سالډ لیکوډ ته چینج شي نو بیا و ټمپریچر رایز کیدنه شروع شي صحیح ده او 1 ډیګري سنټیګریډ د 1 kg باډي موږ ټمپریچر رایز کوو نو هغه موږ ویلو چې سپیسیفیک هیټ کیپیسټي ده صحیح ده او دلته سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي اف فیوژن specific latent heat capacity of vaporization تاسو ته یو specific latent heat capacity of fusion یو specific latent heat capacity of vaporization specific latent heat capacity of vaporization څه ته ویل شي the amount of heat required to convert 1 kg of liquid into gas is called specific latent heat capacity of vaporization so SLHV specific latent heat capacity of vaporization دیته ویل شي چې 1 kg لیکوډ زمنګ سره ګیس ته چینج صحیح ده چې څو پورې ټوټل لیکوډ ګیس ته نه چینج شي هغه پورې به ټمپریچر رایز کیږي نه صحیح چې ټمپریچر رایز کیږي نه او 1 kg 1 کیلو سو 1 کیلو لیکوډ دی او دا زمنګ سره ګیس ته چینج شي د لپاره نه چې د هیټ څومره مقدار پکار دی اماونت اف هیټ ریکوایر څومره اور پسې بلونه وړي څومره هیټ پکار دی صحیح ده څومره هیټ څومره انرژي ولا منګه ورکو هیټ انرژي ولا ورکو چې زمنګ سره 1 kg لیکوډ ګیس ته چینج شي او ټمپریچر رایز نشي سو پورې ټوټل لیکوډ ګیس ته نه چینج شي هغه پورې به ټمپریچر زمنګ سره 100 ډیګري سنټیګریډ او 100 ډیګري سنټیګریډ با وي صحیح ده او چې کله منګه 100 ډیګري سنټیګریډ لیکوډ لا منګه چې کم دی نو یو خاص اماونت انرژي ولورګو دا به 100 ډیګري سنټیګریډ باندې ګیس ته چینج شي صحیح ده یا ویپرایزیشن ته به چینج شي او ټمپریچر به رایز کیږي نه 100 ډیګري سنټیګریډ به صحیح نو ډیلټا کیو از ایکوال ټو ډیلټا کیو زموږ سره اماونت اف هیټ ریکوایر دی ډیلټا کیو از ایکوال ټو ام ال وی سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي اف ویپرایزیشن زو صحیح ده او ال اف ډیلټا کیو از ایکوال ټو ام ال اف مینز سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي اف فیوژن یو سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي اف فیوژن دی او سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي اف ویپرایزیشن ده صحیح ده نو ډیلټا ال وی لیټن هیټ کیپیسټي اف vaporization زموږ سره برابر ده is equal to delta
Q divided by M. Delta Q is amongst the amount of heat energy required to convert 1 kg mass from liquid to solid. So the liquid to gas. The liquid na यव kg mass यव kg body या यव kg mass the liquid na gas ta change कौन the parna च the heat sum na मिकदार पकार दे the heat दी मिकदार से विलेशी specific latent heat capacity of vaporization विलेशी यव specific latent heat capacity of fusion यव vaporization. Water phases of latent heat capacity. Water phases मतलब water दे जमंग सरा दा 0 degree centigrade माने दे ठीक छो 0 degree centigrade minus 20 degree centigrade माने जमंग सरा ice दे ठीक छो दे लमंग heat वर्क heat मोल वर्क सुमना minus 20 नम 7 और 0 और सही 20 degree centigrade temperature मोल वर्क दे temperature हम rise को दे पार नमंग सुमना heat वर्क दे पार ना मंगा एनर्जी वाला वर्क सही ना खो बेद 0 डिग्री सेंटीग्रेड माने हम जमंग सरा सो आईसो सही सॉलिड फॉर्म क्यों नो सॉलिड ना बेस की दाबा नोर हीट वाला मंगा वर्क को सही ना नोर एनर्जी नोर और बस बलो नो जमंग सरा से की दा सॉलिड वा लिक्विड ता चेंज की नो सॉलिड जे लिक्विड ता चेंज की जे टोटल सॉलिड लिक्विड ता ने चेंज हुआ पूरे टेंपरेचर राइज की ना नो दे दौरान के मंगा 333 किलो जोल सही है 333,000 जोल पर केजी यो किलो लमंगा 333,000 या 3,33,000 जोल एनर्जी वाला को यो केजी आइस ला सही यो केजी सॉलिड वाटर ला नो दा जमंग सजी की दा लिक्विड त चेंज और टेंपरेचर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पदे दौरान के च जमंग सरा द एनर्जी कम मकदार पदे साइड पदे हॉरिजॉन्टल साइड माने मंग सा इस तरह एनर्जी इस तरह और पदे वर्टिकल साइड माने मंगा टेंपरेचर इस तरह सही नो दीजी पोर ठीक छो दा जमंग सरा सुमना दे 333 किलो जोल एनर्जी मंग वर्गु नो यो केजी सॉलिड जमंग सरा लिक्विड ता चेंज सही यो केजी बर्फ जमंग सरा वाटर ता उबो ता चेंज और टेंपरेचर जमंग सरा 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेंपरेचर राइज की नो दा सुमना एनर्जी जमंग जायश वाला दे ता विलेशी स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ फ्यूजन विलेज स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ फ्यूजन विलेज ये चीज जमंग सरा यो केजी सॉलिड और लिक्विड ता चेंज के दो द पार ना च हीट सुमना मिकदार पकारी सही और टेंपरेचर जमंग सरा राइज की गिन द हीट दी मिकदार दा विलेशी स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ फ्यूजन जमंग सरा सशो दा लिक्विड ता चेंज बिया मंगा सको दा मतलब हीट वर्क हो सही दा हीट वर्क हो टेंपरेचर जमंग सरा राइज की दा से रवान दे ठीक छो टेंपरेचर जमंग 100 डिग्री सेंटीग्रेड और से दा और हीट वाला मंगा वर्क सही 100 डिग्री सेंटीग्रेड तौर से 912 बी कम दे लिक्विड गैस ता चेंज की लिक्विड गैस ता चेंज की नो दलती बे मजीद चिकम दे नो हीट पकार दे मजीद एनर्जी पकार दा सही मजीद एनर्जी पकार दा नो पदे दौरान के जमंग से सुमना एनर्जी जाए की जी टोटल लिक्विड गैस तने चेंज हुआ ऊपर बे टेंपरेचर राइज की टेंपरेचर मागा 100 माने वाली सही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पदा लिक्विड जी गैस तमंगा चेंज को सही है और दे दौरान के जमंग से सुमना एनर्जी जाए की एनर्जी दे मिकदार द से विलेशी स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ वेपोराइजेशन विलेशी दे दौरान की सुमना एनर्जी जमंग से जाए की द यो केजी सही यो केजी वाटर द लिक्विड ना गैस ता चेंज की सही द उबो ना हवा ता चेंज की मतलब भाप ता बखारात ता चेंज की नो सुमना एनर्जी बकार दा 2260 किलो जोल सही दा या 22,60,000 जोल एनर्जी सही दुमना जोल एनर्जी जमंग से की दा जाए की यो किलो लिक्विड गैस ता चेंज के दो माने सही दा और टेंपरेचर बा हम राइज की ना टेंपरेचर बा 100 डिग्री सेंटीग्रेड चिकल जमंग सरा दा गैस ता चेंज इन बे मंगा हीट वाला और कोनो टेंपरेचर बे जमंग सरा 12 बान राइज की 120 और 10 सीधा नो पदे दो दौरान की जमंग सरा टेंपरेचर राइज की नो सही दा और जमंग से की हीट मंगा वर्क हो सही दा हीट एनर्जी मंगा वर्क हो और टेंपरेचर राइज की ना हीट जमंग सुमना जाए की दा पट हीट जमंग से जाए की सही लेटन मीन जो खुफिया पट मखबी सही दा पट हीट जमंग से सुमरा जाए की दे तसविलेशी स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ वेपोराइजेशन और दीज की जमंग सरा सॉलिड गैस सॉलिड लिक्विड ता चेंज की और टेंपरेचर राइज की न पदे दौरान की जमंग सुमना एनर्जी जाए की दे तसविलेशी स्पेसिफिक लेटेंट हीट कैपेसिटी ऑफ फ्यूजन विलेशी
دا زموږ سره دا ټیبل دی 8.4 دا د مختلفو مټیریل دي دا هغه زموږ سره سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي اف فیوژن هم راغله سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي اف ویپورایزیشن هم راغله سپوز د هیلیم زموږ سره سره میلټینګ پوینټ ماینس 269.65 ډیګري سنټیګریډ دا زموږ سره میلټینګ پوینټ دی او بوایلینګ پوینټ دی زموږ سره ساری -269 دی صحیح ده مطلب 0.65 دومره فرق دی پکې صحیح ده بوایلینګ او میلټینګ پوینټ په منځ کې د دې چې کوم دی نو سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي اف فیوژن زموږ سره څومره د 5.23 انټو 10 پاور ماینس 10 پاور 3 ٹھیک شو دا سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي اف فیوژن او دا زموږ سره سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي اف ویپورایزیشن دا صحیح ده چې زموږ سره سکیږي ټمپریچر رایز کیږي نو او لیکوډ ګیس ته چینج کیږي نو 2.09 انټو 10 پاور 4 10 پاور 4 دا زموږ سره د دې specific latent heat capacity اپ ویپورایزیشن دا شان د اکسیجن د موږ دراکل د دای کوم دی نو melting point the boiling point the specific latent heat capacity of fusion specific latent heat capacity of vaporization the shan the water darakal the water among sara melting point 0 degree centigrade boiling point 100 degree centigrade the specific latent heat capacity among darakal 3.33 into 10 power 5 جول پر kg او specific latent heat capacity of fusion ناکل دا 2.26 into 10 power 6 جول پر kg یا منګ ویل چې 22 लाख او 60,000 جول پر kg دا زموږ سره د 1 کیلو لیکوډ ګیس ته چینج کیدو لپاره نه هیټ دا شان د مرکری سلفر لیډ الومینیم کاپر سلور ګولډ د دې زموږ سره بوایلینګ او میلټینګ پوینټ او سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي اف فیوژن سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي اف ویپورایزیشن دای موږ راکړي د اگزامپل کې موږ صدا وي موږ سره 1.3 kg د آیس د زموږ سره او د میلټ کېدو لپاره نه میلټینګ د واټر ته چینج کېدو لپاره نه صحیح ده 1.3 کیلو واټر برف د زموږ سره دا واټر ته چینج کېدو لپاره نه څومره هیټ پکاري څومره کیوب پکاري صحیح ده هیټ څومره مقدار پکاري او لیټن هیټ کیپیسټي اف فیوژن موږ درکړي 3.3 انټو 10 پاور 5 جول پر kg صحیح ده دای منګه درا کړی دی او سپیسیفیک هیټ کیپیسټي منګه درا کړی 2.2 انټو 10 پاور 3 جول پر kg پر کیلوین صحیح ده څومره هیټ مقدار پکاري نو دا موږ سره د هیټ دوه ځل موږ هیټ ورکو صحیح یو ځل به هیټ ورکو د -10 ډیګري سنټیګریډ نه به 0 ډیګري سنټیګریډ پورې راولو صحیح ده -10 ډیګري سنټیګریډ نه 0 ډیګري سنټیګریډ پورې به هیټ څومره پکاري صحیح ده د ډیلټا کیو به مونږ راوباسو دا زموږ سره ډیلټا کیو 1 شول ده او به د 0 ډیګري سنټیګریډ باندې به هم دا بر پیز مونږ سره صحیح 0 ډیګري سنټیګریډ باندې 0 ډیګري سنټیګریډ د واټر کې چینج کېدو د پاره نه څومره هیټ پکار دی نو دا به زموږ سره ډیلټا کیو 2 وي صحیح ده دلته به زموږ سره د لیټن هیټ کیپیسټي اف فیوژن مونږ ورکو صحیح ده په ټمپریچر زموږ سره رایز کیږي نو او سالیډ به زموږ سره لیکوډ ته چینج کیږي صحیح ده زموږ سره به برف واورې ته چینج کیږي او ټمپریچر به رایز کیږي نو دلته زموږ سره ډیلټا کیو 2 پکار دی او د 10 ډیګري سنټیګریډ نه 0 ډیګري سنټیګریډ پر راولون دا زموږ سره دومره ټمپریچر رایز کوو نو دا زموږ سره سپیسیفیک هیټ کیپیسټي شول خو نو زموږ سره پس نمبر باندې منګه د سره کړی دی دا ماسیم را کړی دی ټیک شول او سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي یا ال اپ دا هو زموږ سره سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي اف فیوژن شول او دا زموږ سره سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي یا سی منګه درا کړی دی ټیک شو او ټمپریچر چینجز منګه درا کړی دی نو ماس زموږ سره دا شو او چینج ان ټمپریچر زموږ سره څومره شو د 0 نه چې -10 ماینس کینو ماینس او پلس 10 ډیګري سنټیګریډ یا 10 ډیګري کیلوین زموږ سره داسې چینج ان ټمپریچر شول صحیح ده او سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي موږ درکړه 2.2
into 10 power 3 joule per kg صحیح ده او دا زموږ سره specific latent heat capacity of fusion شول. اوس زموږ سره heat delta Q is equal to specific heat capacity. صحیح specific heat capacity زموږ سره delta Q is equal to C او دا زموږ سره برابر دی د CM delta T. ٹھیک شو ویلو پکې پوٹ کې سی منګه درا کړل دی 2.2 into 10 power 3 او ماس یې منګه درا کړل دی 1.3 او ډیلټا ټی منګه چینج ان ټمپریچر سمونه 10 ډیګری سین 10 لا 1.3 او 2250 ساری 2200 صحیح ده 2200 له 1.3 او 10 سره ملټیپلای کړئ نو سمونه بشي 2.86 into 10 power 4 صحیح ده دومره جول انرژي به موږ له پکاري چې د -10 ډیګري سینټیګریډ نه 0 ډیګري سینټیګریډ پورې ټمپریچر رایز کو. صحیح ده دا زموږ سره هیټ شو دا زموږ سره هیټ 1 شو. صحیح دومره هیټ دومره اور به موږ له بلونه غواړي پسې صحیح دومره انرژي اور به پسې بلونه غواړي دومره انرژي هیټ به ورکونه غواړي چې موږ سره د 10 ډیګري سینټیګریډ نه 0 ډیګري سینټیګریډ پورې راشي. صحیح ده 10 ډیګري سینټیګریډ یا 10 ډیګري کیلوین چینجز د پاره نه موږ سره 2.86 into 10 power 4 جول انرژي پکار ده. اوس زموږ سره بیا هم 0 ډیګري سینټیګریډ تر علی بیا هم زموږ سره آیس دی. اوس آیس څنګه د لیکوډ ته چینج کوو اوس دغه برف اوبو ته چینج کوو د لپاره نه مزید څومره هیټ پکاري نو هغه لپاره زموږ سره داسې فارموله ده چې ډیلټا کیو 2 صحیح ډیلټا کیو 2 ته موږ ځکه چې دا زموږ سره هیټ 2 شو او هیټ 1 و دا هیټ 2 شو ام ال اف او صحیح ده ماس او ال اف او لیټن سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي اف فیوژن صحیح سپیسیفیک لیټن هیټ کیپیسټي اف فیوژن دا موږ ته معلوم دی چې دا څومره و دا 3,33,000 یا 3.3 into 10 power 5 جول پر کیجی او ماس یې موږ درکړل 1.3 kg صحیح نو 1.3 لا په دې 3.3 into 10 power 5 دې سره ملټیپلای کړه دا به زموږ سره شي دا به هیټ 2 شي. صحیح ده اوس ټوټل هیټ زموږ سره څومره شو نو دا زموږ سره ټوټل هیټ به برابر شي د هیټ 1 او پلس هیټ 2. صحیح ده هیټ 1 موږ راځلې چې 2.86 into 10 power 4 جول او زموږ سره هیټ 2 دا زموږ سره دلته راووته چې 4.29 into 10 power 5 جول نو دا زموږ سره ټوټل هیټ وسمنه بکاري 4.58 into 10 power 5 جول دومره هیټ موږ سره دا پکار دی چې د -10 ډیګري سینټیګریډ نه 0 ډیګري سینټیګریډ واټر ته چینج کو باړي. نیکسٹ سلایډ نیکسٹ ټاپک دی زموږ سره ایواپوریشن کازز کولینګ. ایواپوریشن زموږ سره څنګه دا ایواپوریشن کازز کولینګ ایواپوریشن کولینګ زموږ سره کاز کوي. اوس ایواپوریشن او بایلینګ کې سفر د ایواپوریشن اول به دا و چې ایواپوریشن او بایلینګ د دوړو کې سفر دی ایواپوریشن او بایلینګ. صحیح نو بایلینګ زموږ څه ته ویل شي چې هغه پوینټ چې هغه ډیګري سینټیګریډ چې هغه باندې زموږ سره لیکوډ ګیس ته چینج کیږي. اوس ایواپوریشن د کنورټینګ اف لیکوډ فرام لیکوډ ټو ګیس below boiling point. صحیح د لیکوډ ګیس ته چینج کیږي below boiling point نه مخکې مطلب د 100 ډیګري سینټیګریډ نه مخکې مطلب مونږه په اوبو پسې اور بلو. صحیح ده هغه ټمپریچر 100 ډیګري سینټیګریډ ته نه رسیدلی 30 40 50 70 ته رسیدلی او بیا هم دغه نه لوګي روان شي. صحیح ده هغه لیکوډ زموږ سره ګیس ته چینج کیږي دې ته ایواپوریشن ویلی شي. صحیح ده مونږه کپړې چې کوم دی نور ته خوري کو یا اور ته ونیسو هغه کپړې زموږ سره وچیږي هغه لیکوډ زموږ سره ګیس ته چینج کیږي 100 ډیګري سینټیګریډ ته موږ ټمپریچر نه رسولې 100 ډیګري ټمپریچر نه مخکې لیکوډ زموږ سره ګیس ته چینج شي ته ایواپوریشن ویلې. صحیح ده ایواپوریشن او په بایلینګ کې دغه فرق دی چې بایلینګ کې زموږ سره کله بایلینګ پوینټ ته ورسیږي او لیکوډ ګیس ته چینج کیږي نو دغه د بایلینګ ویلې شي. صحیح ده او ایواپوریشن چې د بایلینګ پوینټ نه مخکې مطلب 50 ډیګري سینټیګریډ 30 ډیګري سینټیګریډ 80 ډیګري سینټیګریډ 99.9 ته ورسیږي کنه او دغه ته چینج کیږي نو دغه بایلینګ نه د ایواپوریشن دی. صحیح ده زموږ سره څه کیږي لیکوډ ګیس ته چینج کیږي ته ایواپوریشن ویل شي. اوس ایواپوریشن موږ سره کازینګ کولینګ ایواپوریشن موږ سره کولینګ کاز کوي یخواله پیدا کوي چې کله ایواپوریشن کیږي نو موږ سره کولینګ کاز کیږي. اکثر کو تاسو لیدلی چې کله سلندر نه ګیس رواني سي نو سلندر د یخ له تاسو لاس ورول ډیر زیات یخ شوی. صحیح ده ایواپوریشن زموږ سره
cooling cause کوي. څنګه cooling کوي؟ when a liquid molecule get latent heat energy from surface, it evaporates and taking heat with itself, so this has a cooling on surface left behind. Example: pen cause cooling, the respiration, refrigerator. صحیح دا درې اگزامپل زمونږ سره پکې چې کله مونږ ولګو نو کولینګ کاز کوي. ریسپایریشن چې کله مونږ خوله زمونږ نه وځي، صحیح ده، او هغه خوله زمونږ وجود نه وچه شي نو بیا زمونږ یخني وشي، وجود هم یخ شي، صحیح ده. ریفریجریټر زمونږ سره چې کوم دی فریزر، هغه زمونږ سره څه کوي؟ کولینګ کاز کوي، صحیح ده. زمونږ سره سبزي یا څه فریزر یخوالی پیدا کوي. نو دلته وایي چې when a liquid molecule get latent heat energy. latent heat energy چې کله زمونږ سره دا مالیکول چې کوم دي نو چې کله هیټ انرژي سیوا شي، صحیح ده، نو دا زمونږ سره څه کېږي؟ دا ایواپوریشن وایي، صحیح ده. دا د لیکوډ نه ګیس ته چینج شي، لیکوډ نه ګیس ته چینج شي نو دا د ځان سره انرژي مویسي، صحیح ده. د دې سرفیس نه انرژي مویسي. سپوز دا سرفیس دی، دا سطح ده، په دې باندې لیکوډ مالیکول پراته دي، صحیح ده، او دا مالیکول زموږ سره څه کېږي؟ دا ګیس ته چینج کېږي. نو دا مالیکول د ځان سره د سرفیس نه انرژي ویسي، صحیح ده، هیټ انرژي ویسي. دا مالیکول مویسي، دا شان دا مالیکول مویسي، دا مالیکول مویسي. نو دا کم سرفیس دی دا زموږ سره یخ پاتې، صحیح ده. کاینیټیک انرژي د ځان سره ویسي، صحیح ده. او کاینیټیک انرژي از کارډ هیټ. موږ ویلو چې انټرنل کاینیټیک ټوټل انټرنل کاینیټیک انرژي از کارډ هیټ. هیټ د ځان سره ویسي نو دا سطح زموږ سره یخ پاتې شي. نو ایواپوریشن موږ سره کولینګ کاز کوي. تاسو پېټرول په دې ورغوي باندې واړوي په لاس کې، صحیح دا پېټرول ستاسو د لاس نه پاسي، ټیک شو. د پېټرول چې کم دی نو بوایلینګ پوینټ کم دی نو دا جلد ایواپوریټ کیږي. چې کله دا پاسي ستاسو د ورغوي یخ شي، صحیح ده. دا ولې یخیږي؟ ځکه چې هغه پېټرول مالیکول ستاسو د ورغوي نو هغه کاینیټیک انرژي یا هیټ انرژي ویسي، صحیح. نو ستاسو د لاس هیټ انرژي کم شي، دا کولینګ کاز کوي. ایواپوریشن کاز کولینګ. زمونږ سره اپلیکیشن اف کولینګ بای ایواپوریشن. دا اپلیکیشن 3 اپلیکیشن دي، صحیح ده. دا مطلب 3 طریقونه موږ معلومولی شو. کولینګ بای پین، صحیح ده، کولینګ بای پین. کولینګ بای پین پکې زمونږ سره چې کله پکې د موږ کینو زمونږ ریسپایریشن خوله زمونږ نه وځي او خوله زمونږ په جسم باندې پرته وي نو هغه پکې چې کوم مالیکول راولي، هوا کوم مالیکول، نو هغه د واټر د مالیکول سره ټکراو شي او د واټر مالیکول زمونږ جسم نه پاسي، صحیح ده. دا ځان سره هیټ انرژي ویسي. نو دا چې کومه هیټ انرژي د ځان سره ویسي نو زمونږ جسم چې کوم دی نو یخ پاتې، صحیح ده. نو هیټ انرژي دا کم شي زمونږ جسم، صحیح ده. نو پکې زمونږ سره کولینګ کاز کوي. دویم نمبر دی فیور کنټرول. فیور کې کله ډېر زیات ټمپریچر دی یو کس نو هغه مونږ لاس خپې او تندې ور لونکو هغه باندې اوبه ور واچو نو هغه اوبه مالیکول چې کوم دي چې کله هغه ایواپوریټ شي، هغه ګیس ته چینج شي، نو دا مالیکول چې کله د دې لاس د سطح نه یا د دې تندي نه یا د سر د سطح نه کله دا مالیکول پاسي نو دا د ځان سره څه وشي؟ هیټ انرژي وشي. نو انرژي د ځان سره دا بل مالیکول نو دا کومه سطح چې پاتې شي د نه انرژي زموږ سره کم شي، صحیح ده. هیټ انرژي کم شي نو دا یخ پاتې شي، صحیح ده. زموږ سر تندې او خپې دا یخې شي، ټیک شو. نو دې په ذریعه باندې مونږ پیور کنټرول کوو، تبه کنټرول کوو. دریم نمبر دی ریفریجریټر. ریفریجریټر کې زمونږ سره ریفریجرنټ لګېدلی، ګیس لګېدلی، هغه ګیس ته چې کوم دی نو کمپریسر لګېدلی، هغه کمپریسر دا ګیس چې کوم دی نو لیکوډ ته چینج کوي او لیکوډ نه واپس ګیس ته چینج کیږي. چې کله د لیکوډ نه ګیس ته چینج کیږي نو دغه مالیکول چې کوم دی نو هیټ انرژي کموي. چې کله ګیس ته چینج کیږي نو هیټ انرژي یا انټرنل انرژي د دې سیوا شي، نو دغه د ځان سره چې کله ګیس ته چینج کیږي دا ځان سره هیټ انرژي هم ویسي. هیټ انرژي ویسي نو دننه چې کله دا ګیس لیکوډ دا لیکوډ چې کوم وي دا لیکوډ ګیس ته چینج کیږي نو په دې دوران کې دا بار ته راوځي او بار هغه چې کوم پایپ وي هغه 5 ته ځي نو دې دوران کې دا د ځان سره هیټ انرژي ویسي. نو دننه انرژي کم شي، زموږ سره هیټ کم شي، دننه زموږ سره کولینګ پیدا شي او زموږ سره چې کوم په دې فریزر کې څه پراته وي نو هغه یخوي دغه شان دي.
او بار ته زموږ سره هغه هیټ راولي واپس بیا هغه کمپریسر چې کوم دی نو لیکوډ نه د ګیس نه لیکوډ ته چینج کی او د لیکوډ نه واپس چې بیرته کوم هغه وال دی هغه وال سره د لیکوډ نه کله ګیس ته چینج شي نو ځان سره دغه مالیکول ګیس مالیکول انرژي سیوای نو ځان سره دغه انرژي هیټ انرژي ویسي دا شان د زموږ سره کولینګ کاس کیږي په ریفریجریټر کې اخیری ټاپک د زموږ سره ریفریجریټر صحیح ریفریجریټر دا انسټرومنټ دی چې هغه زموږ سره کولینګ کاز کوي کولینګ پیدا کوي ریفریجریټر د دې په اول پارت وو چې ریفریجریټر زموږ سره سو پارت دی ریفریجریټر زموږ سره شپږ پارټس یو هیټ ایکسچینجینګ پایپ دی صحیح دی چې کوم ریفریجریټر شپږ پارت دی اولنی پارت دی هیټ ایکسچینجینګ پایپ دا ټول پایپ دا کلوز پایپ دی زموږ سره د ریفریجریټر داسې دا پایپ دی داسې ټیک شو دا کایل او واپس بیا داسې غلی دی ټیک شو بیا داسې دا کلوز پایپ دی ټیک شو نو دا د پایپ ته څه ویلی شي هیټ ایکسچینج پایپ ویلی شي دا ټول پایپ دویم نمبر ریفریجرینټ دی ریفریجرینټ چې کوم ګیس پکې لګېدلی صحیح ده هایډروکلورو کم ګیس دی هغه کم هایډروکلورو پلورو دغه ګیس چې کوم دی CHC دا ګیس ته څه ویلی شي ریفریجرینټ ویلی شي دا ګیس زموږ سره په دې پایپ کې په دې هیټ ایکسچینج پایپ کې دا ګیس زموږ سره مسلسل تاویږي صحیح ده دلته دا پمپ یا دا چې کوم کمپریسر دی دا کمپریسر یې دلته کمپریس کوي او داسې واپس دلته لیږي او دې نه صحیح ده داسې لیږي او دې نه واپس بیا داسې راځي ټیک ده دا کلوز سرکل پکې کوي نو دویم نمبر ریفریجرینټ دی صحیح ریفریجرینټ مینز هغه ګیس ټیک ده تاسو به اورېدلی مطلب فریزر کې ګیس ختم شوی دی ګیس پکې بدل کا مطلب 1300 روپۍ واخیستې 2000 روپۍ واخیستې دریم نمبر دی ایکسپینشن والز ایکسپینشن وال صحیح ده دا چې کوم دا وال دی ټیک شو دیس کې دا لګېدلی دا وال چې کوم دی نو دا زموږ سره څه کوي دا صحیح ده چې دا کله د دې نه دا لیکوډ وځي صحیح ده دا لیکوډ دی وځي نو دغه لیکوډ دی خوا چې کوم دغه دی پایپ دی نو دا پایپ سره دا کولاو دی صحیح ده دی خوا دا کوم پایپ دی دا تنګ دی او دا دی خوا چې کوم دی نو دا کولاو دی نو د تنګ پایپ نه چې کولاو ته راشي نو دا ایکسپینډ شي صحیح ده دا ګیس دا لیکوډ چې کوم دی نو دا ګیس ته چینج شي صحیح ده چې لیکوډ ګیس ته چینج شي نو دا ځان سره دی نه هیټ راوړي صحیح ده دا هیټ لیکوډ چې کله ګیس ته چینج کیږي نو دغه مالیکیول د ځان سره هیټ وړي نو دلته کولینګ پیدا کیږي دریم نمبر کمپریسر دی کمپریسر دې ځای کې لګېدلی دا زموږ سره کمپریس کوي دا ګیس واپس چې کوم دی نو کمپریس کوي او لیکوډ ته چینج کوي او دا لیکوډ واپس داسې دا چې کوم دا بره والا پورشن دی دې بره دې ته لیږي صحیح ده دا لیکوډ دلته راشي ٹھیک شو نو دا کمپریسر دریم څلورم نمبر حصہ سره د ریفریجریټر دا کمپریسر د پنځم نمبر حصے کنډنسر دا کولاو چې کوم پایپ دی بار لګېدلی دی فریزر ته بار چې کوم ریفریجریټر ته کوم بار د پایپ لګېدلی داسې تاو پایپ یې صحیح ده داسې کایل د سوی کنډنسر او شپږم نمبر سره دا ایواپوریټر دی صحیح ده ایواپوریټر دا دلته لګېدلی ټیک شو چې کوم سره ایواپوریشن ورک اپ ریفریجریټر څنګه کار کوي نو ریفریجریټر زموږ سره مین حصہ سره دا کمپریسر ده صحیح ده کمپریسر یا دا پمپ چې کوم دی نو دا پمپ زموږ څه کوي دا ګیس رالي او لیکوډ ته چینج کوي ٹھیک شو دا لیکوډ ته چینج کوي او دا لیکوډ دا سیزي بره چې کوم دا بره پورشن دی ٹھیک شو بره پارت دی دې ته راځي او دلته چې کوم وال لګېدلی ٹھیک شو دا ایکسپینشن وال لګېدلی دی دې ایکسپینشن وال نه چې کله د ایکسپینشن
د ایکسپینشن 1 نه چې کله دا لیکوډ راځي نو دا ګیس ته چینج کیږي. ټیک شو، دا ګیس ته چینج کیږي او د دې ځینه سره لیکوډ چې کله ګیس ته چینج کیږي نو دا ځان سره هیټ راوړي. سره دا هیټ مسلسل داسې راوړي. ټیک شو، او دا کمپریسر دی، دا پمپ چې دی دا پمپ دا ګیس څه کوي، دا په دې پایپ کې جاری ساتي، داسې مسلسل کنټینیوس حرکت کوي. ټیک شو، داسې حرکت کوي، رواني پکې. نو دلته لیکوډ او لیکوډ نه واپس دلته ګیس ته، چې ګیس ته راځي نو دلته هیټ ضایع کیږي. صحیح ده، داسې هیټ بار ته راولي، دې ځینه هیټ راولي. صحیح دی، پاسه پورشن نه دې ځینه هیټ رالی، دا بره ځکه لګېدله چې کم هیټ مالیکول کم ګرم مالیکول نو هغه بره. صحیح ده، دا بره مالیکول د دې سره ټکراویږي، دیونه دا هیټ رالی او دا ګیس دیوال په ذریعه باندې دلته بار کنډنسر ته، کنډنسر یې څه کوي، دا هیټ خارجوي. نو دلته هیټ رالی او دلته خارجيږي، نو دننه چې کم هیټ دی نو هغه ټول هیټ بار ته راوباسي. ټیک شول، نو داسې ریفریجریټر ورک کوي. ټیک شو، ریفریجریټر دې طریقه باندې کار کوي، نو دننه هیټ کمیږي او بار ته هیټ سیوا کیږي، بار ته داسې هیټ ولي. صحیح ده، اکثر دلته د پکې لګېدلې نو هغه پکې دا پیپ څه کوي، دا چې کم دا یخی. صحیح ده، ګرم پیپ دا یخی. نو دا دننه والا حصہ چې کمی د ریفریجریټر، نو ریفریجریټر دننه حصہ دینه هیټ رالی او بار ته ضایع کوي. نو دننه زموږ سره څه کیږي، یخني پیدا کیږي او بار ګرمي. ټیک شو، دا هیټ چې څومره هیټ دی، هیټ ته رالی. صحیح ده، هیټ مسلسل بار ته خارجيږي، هیټ مسلسل بار ته خارجيږي. دې طریقه باندې ریفریجریټر ورک کوي. ټیک شو، او د دې کمپریسر چې کم دی نو دا کمپریسر څه کوي، دا کنټینیوس مسلسل لګي، دا ګیس دی بار طرف نه رانیسي او دلته څه کوي، دا لیکوډ ته چینج کوي او په دې پیپ کې ولي، دې پیپ کې دی وال په ذریعه باندې واپس داسې کیږي، لیکوډ نه ګیس ته چینج کیږي او بار تر ځان سره هیټ راولي. نو دا چې کم سایکل دی، دا کم سرکولیشن کیږي د دې ګیس د تاویدنه کې، ګیس چې کم چکر وي دی په ذریعه باندې د ریفریجریټر د دننه نه هیټ بار ته خارجيږي. دا ورک اف ریفریجریټر دی. صحیح ده، انګلیش کې ته وګورئ دی دا ریډ کو ریفریجریټر هیز ا کلوز پایپ. سو یو کلوز پایپ یو بند پایپ دی. ٹھیک شو، فیلډ وذ ریفریجرینټ، دا څنګه ریفریجرینټ نه پیل شوی ډکی. صحیح ده، ریفریجرینټ هغه ګیس تاسو د چې ما ویلو هغه ګیس دی. ٹھیک شو، سی سی ګیس which is partly inside and partly outside. چې کوم دا پیپ دی نو دا پارټلی نیمه حصہ دننه ده او څه حصہ بهر ده. صحیح، ریفریجریټر نه څه حصہ پیپ دننه ده او څه بهر ده. partly outside it. Expansion walls push inside wider pipe. صحیح ده، ایکسپینشن دا چې کوم دی نو دا ایکسپینشن وال، تاسو د ما ایکسپینشن وال نه چې کله دا لیکوډ ووزي. صحیح ده، دا لیکوډ د مایا ګیس چې کوم دی په مایا حالت کې، لیکوډ حالت کې چې کله د دې وال نه ووزي نو دا ګیس ته چینج شي. صحیح ده، چې ګیس ته چینج شي نو د ځان سره هیټ انرژي ویسي which convert to gas refrigerant. صحیح ده، ګیس ریفریجرینټ ته کنورټ شي ان کاز کولینګ او کولینګ کاز کوي. صحیح ده، یخواله پیدا کوي. ان ریفریجریټر په ریفریجریټر کې کولینګ کاز کوي. ان آوټ ساید هیز ا لیکوډ ریفریجرینټ. صحیح ده، او بار د چې کومي دا لیکوډ ریفریجرینټ او دنه ګیس ریفریجرینټ. ریفریجرینټ هغه کم ګیس چې کوم دی د ریفریجریټر ګیس کنډنس بای کمپریسر. صحیح ده، کمپریسر یې څه کوي، کنډنس کوي، بار سایډ ته لیکوډ او دنه سایډ ته ګیس which gains heat. So refrigerator cause cooling. په دې طریقه باندې refrigerator cooling کاز کوي. End of chapter 8. Thank you for watching. دعا में याद रखना. शुक्रिया. Thank you Albert Shiriar Khan. शुक्रिया.